حصہ ده د جینو دا تقسیم بیا پر رؤوسو باندې کیږي دا سړیو چې کوم د دوی زامن دی او اتی لوریانی دي دا دو زامن په څلورو حساب کا په بارا به ما تقسیم کی او نو په ډبل دوه به یو الګ او دوه بل الګ باقي پاتې شول اته یو پکې دی وی چې شول یا دلته الله د دې الګ د حصہ مشابه وي د دوه جینکو سره حظ الانثیین دې ته اشاره کوي قبضه کوي حضور پکې څوک نه حسابي نو دا غلطه فیصله بلکې کله پلاروم داسې غلطیاں نه وي پلار مړکیږي ناغه صدا سوچ چې که زه مړ شم نو دا لوریانې به حساب غواړي هغه کاغذ ولیکي او دروغ پکې ولیکي چې دا کور ما په ژوند کې په دې ځای باندې خرڅ کړی او پیسې ما په خپل مرض لګولې دي دې دپاره دا دروغ ولیکل چې دا د زوی ملکیت ته نقل شي او لور د هغې نه به حصه نه غواړي نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلي چې کوم سړی وفات کېږي شپېته کاله به عبادت کړی چې اوس وفات کېږي ته ظلم وکړو الله هغه د شپېتو کالو عبادت وله برباد کړي هغه پلار چې هغه د دوریانو سره داسې ظلم کوي هغه خپل اعمال برباد کړي پلار ته په څه پوهېږي الله پوهېږي خپل ژوند کې ستا مال دی چې څنګه استعمالې ستا ټیک ده خو چې کله ته دنیا نه لاړې اوس کورنه نصاب یو سړی مړ شي او د هغه زامن نشته زامن یې نشته او صرف دوریانې دي نو بیا وګورو کوي دا نصاب جینکې وي فوق اثنتین زیاتې د دونه دوه وي او یا د دونه زیاتې وي د فلهن ثلثا د هغوی دپاره دوه حصې مال دی ما ترک هغه چې د پلار پرېښې وي دوه حصې مال به ترې د دې لور ته لوریانو ته ورکړي او دا یوه حصه به د دې بړي اوس بره چې کوم دی ګورو که ترې دی او که د تره زوی دی او که دارنګې ورور یې دی هغو ته به ځي وإن كانت واحدة او که یو سړی مړ شي او زامن یې نشته او یوه لور یې صرف پاتې شوه نو فلها النصف د یوې لور دپاره به نیم مال دی د پلار تمام مال که هغه ځمکه ده او که هغه بنګله ده او که هغه نقد دی نیم مال به دې جینۍ ته میلاوي او دا نیم مال به بیا د هغه مړي که ترې دی او که د تره زوی دی او که د پلار ترې دی بیا به هغو ته میلاوي ولأبويه دپاره د مور او پلار لکل واحد منهما دپاره د هر یو د دې دواړو السدس شپږمه حصه ده یو سړی چې مړ شي د هغه په مال کې د پلار هم شپږمه ده د مور هم شپږمه ده خو کوم وخت کې مما ترک هغه چې د مال پرېښي ان کان له ولد که د دپاره اولادو دا چې کوم سړی مړ دی او اولاد یې شتې نو چې اولاد یې شتې لہذا وراثت به پلار مور ته پکې شپږمه میلاویږي او دا باقي به راځي چې کوم دی اولاد ته دا اوس دوه صورته بیان شوه یو سړی مړ شو د هغه چې کوم دی یوه لور ده چې یوه لور یې د پلار دپاره شپږمه ده او د مور دپاره هم شپږمه ده او نیم مال هغه واغسته دی لور مسله د شپږو نه کېږي درې پکې د لور شول یو پکې د پلار یو پکې د مور باقي پاتې شو یو اوس دا یو به ورکو پلار ته ځکه پلار عصبه دی او مور خو عصبه ده دارنګې ثلثینو مسلې نو د هر واحد دپاره چې کوم دی هغه شپږمه ده خو چې اولاد یې وي او فإن لم یکن له ولد که نو د هغه دپاره اولاد یو سړی مړ شي او اولاد یې نشتي لاندې سلسله کټ شوله نو بره به مال ځي وورثه ابواه وراثت یې وړه د هغه مور او پلار فلأمه الثلث بیا د مور دپاره درېیمه حصه ده چې درېیمه حصه یې مور واخېسته دا دوه حصې بیا پلار ته ورکولی شي دوی سي اگر چې دلته ذکر نه دی خو دا مقام د بیان دی ځکه دا دواړه شریک شول په دې کې چې وارثه ابواه چې مور او پلار په دې وراثت کې شریک شول او بیا د یوه حصه بیان شوله دا بل خود به خود د هغې دپاره بیان دی چې دوی حصې د پلار فإن کان له اخوة دا هغه صورت دی چې دلته حجب وایي چې دا راشي نو مور به سدس ته رسوي اگر چې دارونه حصه نشي اخیستی د پلار حصه به صرف سیوا کوي فإن کان له کوي د دې مړي دپاره اخوة خویندې وروڼه یو سړی مړ شو د هغه خویندې وروڼه شتې د سراجي والا 21 صورتونه ذکر کړي دي حاشیې والا 21 صورتونه ذکر کړي دي عیاني وي علاتی وي اخیاپي وي الکان وي جینکې وي خلق وي هغه 21 صورتونو کې د دې مور دپاره حصه د درېیمې نه شپږمې ته راغله د شپږم بدله ورکړي باقي دا خویندې وروڼه اخوا پلار موجود دی خویندې وروڼه حصه نشي اخیستلی نو چې نشي اخیستلی نو دا پنځه حصې به ټولې پلار ته ځي د خویندې وروڼو صرف دونه وکړو چې دا مور یې محرومه کړه د ثلث نه سدس ته ورسوله خو باقي په خپله حصه نشي اخیستی ځکه چې پلار دی او چې پلار یي بیا خویندې وروڼو حصه د ورور په مال کې نه وي
فلأمه به د مور دپاره سدس شپږمه حصه ده. دا تقسیمات کېږي خو من بعد وصیت پس د پوره کولو د وصیت نه یوصي بها چې د وصیت کړی په دې سره او دین او پس د پوره کولو د قرض نه. ترتیب دی چې کوم سړی مړ شي اول به د هغې کفن دفن وي، دویم نمبر به د هغې قرضونه وي چې د چا پې قرض دی عام تر دې چې د ښځې پې مهر پاتې دی دا په قرض کې دی، دویم نمبر به دا ورکړي قرض، او درې بیا وصیتونه دي. وصیت د ثلث پورې صحیح وي. اگر چې آیت کې وصیت مخکې ذکر دی دین رستو دی خو دین مرتبه مقدم ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي پیغمبر علیه السلام په دین مخکې پوره کړو د وصیت، او دلته وصیت مخکې ذکر کېږي، دا اهمیت ته اشاره ده. دین چې د چا دی هغه خو هسې مطالبه کوي خپل قرض غوښتی شي، خو دې سړي چې چا دپاره وصیت کړی دی هغه سړی خو مطالبه نه شي کولی. نو دا الله مخکې ذکر کړو، دا یقیني ورکوله که څنګه چې ته دین ورکوې. آباؤکم ستاسو پلرونه او ابناؤکم ستاسو زامن لا تدرون تاسو نه پوهېږئ ایهم کوم یو په دوی کې اقرب لکم نږدې دی تاسو ته نفعا په پیدا کې وغیدة من الله دا فریضه د الله د خوا نه ده. ان الله بېشک الله کان دی علیما حکیما پوه او حکمت والا. دا مخکې خو د اولاد وراثت، اوس د ښځې او د خاوند. ولکم ستاسو دپاره نصف ما نیم د هغه مال دی ترک ازواجکم چې پرېښي وي ستاسو بیبیانو. یو سړي ښځه مړه شي دا د ښځې په دې مال کې د خاوند نیمه حصه ده. ان لم یکن لهن ولد که د دغه ښځې اولاد نه وي، کومه ښځه چې مړه د هغې اولاد نه وي نو تا ته به نیم میلاویږي. عامه ده چې د هغې اولاد که ستا دی او که بل دی خو یو نشته. فإن کان لهن که وي د هغې دپاره ولدون اولاد، یوه ښځه مړه شوه د اولاد یې شتې که ستا نه دی او که د بل نه دی خو اولاد یې شتې دپاره فمن ربع بیا ستاسو دپاره څلورمه حصه ده مما ترکنا هغه چې دا ښځې پرېږدي من بعد وصیت پس د وصیت نه یوصین بها چې دوی په هغې وصیت کړی او دی نه پس د پوره کولو د قرض نه. ولهن او د دې ښځو دپاره الربع څلورمه حصه ده مما ترکتم هغه چې تاسو پرېږدئ. سړی مړ شو د سړي په دې مال کې د ښځې څلورمه حصه ده. وإن لم یکن لکم ولد که ستاسو اولاد نه وي، نه د دې ښځې نه نه د بل. فإن کان لکم ولد که تاسو دپاره اولاد وي ته مړ شي اولاد دې شتي نو فلهن ثمن بیا د ښځو دپاره اتمه حصه ده مما ترکتم هغه چې تاسو پرېږدئ من بعد وصیت پس د وصیت نه توصون بها چې تاسو په هغې وصیت کړی او دی نه پس د پوره کولو د قرض نه. وإن کان رجل که یو سړی ورسو چې د هغه وراثت پرې شي کلالة دې حال کې چې دی کلاله وي. یو سړی مړ شو د هغه وراثت تقسیمیږي خو دا سړی کلاله دی. کلاله دې ته وایي چې ښکته سلسلې نه وي، زوی لور وسې کړوسې په بله سلسلې نه وي، پلار نیکه مور ور نیکه دا یې نشته. چې ښکته وبرې نه وي دې ته کلاله وایي. نو چې دا ښکته وبرې نشته نو څه به وي خو سیډونه به وي که درونه خویندې وي. دا رونه خویندې دا په درې قسمه دي. یو هغه رور خور دي چې په پلار مور دواړو کې شریک وي، شریک کې دې ته عیاني وایي. یا هغه رور خور دي چې هغه پلار کې شریک وي مور کې بیل وي دې ته علاقي وایي. د دې دواړو خویندو مسله صورت اخره کې را روانه ده. او دریم نمبر دا دی چې دا مور کې صرف شریک وي. یو سړی مړ شو بچي نشته پلار نیکه نشته، یو مور کې شریک ورور دی. مور کې دا معنا چې دغه ښځې چاته بل چا سره نکاح وه د هغه نه بچی شوی دی، بیا ستا پلار اخیستی دی، بیا ستا تم شوی نو تا په دې مور کې شریک دی. د هغه وراثت یو سړی دی کلاله او امرأة دا په دې رجلون باندې عطف دی. وإن كانت امرأة یورث کلالة دا به سره هم یو ځای کې یوه ښځه وه کلاله وله اخ د ضرورو د دې اخ نه مراد اخي اخیافیه دی. ځکه په قرات د اوبی کې هغه سره دا ذکر کړي دي. هغه قرات کې دا راغلی چې اخ من الام اخ من الام دا اخیافي ورور چې اخ وي او اخت یا ولا خور وي د مور نه نو پر کل واحد منهما د پاردار واحد السدس شپږمه حصه ده. فإن كانوا کچروي د اخیافي رونه خویندې اکثر من ذلک زید د یو نه دوه دي درې دي هلکان دي جینکې دي د به هم شرکا او دا به شریکانې په ثلث په درېیمه حصه کې بیا به دې ته ثلث میلاویږي او دا ثلث کې به بیا د غټ شریکان بیا اخیافیو کې د مذکر او د مؤنث فرق نه وي، بیا به تقسیم علی الرؤوس وي. من بعد وصیت پس د پوره کولو د وصیت نه یوصی بها چې په هغه وصیت کړی شوی او دی پس د پوره کولو د قرض نه غیر مضار چې دی ضرر رسوونکي چاته وصیت من الله دا وصیت د الله د خوا نه والله علیم حلیم الله پوهې دی او صبرناک دی. تلک حدود الله دا حدونه د الله دي. ومن یطیع الله ورسوله چې څوک اطاعت وکړي د الله او د الله د پیغمبر یدخله دی به داخل کړي جنات جنتونو ته تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه
خالدین فیها دې باندې شي په دې کې وذالک الفوز العظیم دا د کامیابی لویه ومن يعص الله ورسوله چې څوک خلاف وکړي د الله او د الله د پیغمبر ويتعدى حدوده زیاتې وکړي په حدودو د الله کې يدخله دې په داخل کې نارا اور د خالدن فیها دې باندې شي په دې کې وله د لپاره عذاب مهین عذاب اسمکون کې واللاتی ها غزنانا یاکین الفاحش چراتو کی بحییت من نسائکم تخذ استاسونا فاستشهدوا علیہن تاسو پدی گواہان دونیسی اربعتا منکم صدو استاسونا یوی خزر بد عملی وشو صدور گواہان پدی باندی دونیسا فین شهدو کدی گواہی اکڑا پدی باندی نفاپسی کوہرن تاسو دی بدنی کی فی قیوتی پکورن کی جیل جواچوا حتی تردی پوری یتوفاہن الموت شید الوفات کی من او یجعل اللہ لہن یوکر زیدی دفر اللہ سبیل اللہ نو مخکې ابتدا حکم دو چې صدور گواهان پی تیر شي چې د ښځې بد عملي کړې ده نو جیل کې واچوه د حکم انتظار کوه بیا هغه حکم راغلی سورت نور کې ذکر پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل خذوا عني زمانه خبر زده کې حکم والی قد جعل الله لهن سبیلا الله د هغوی دپاره لار مقرر کړه السیب بالسیب الرجم چې کوم شادي شوده سړی او ښځه د هغې دپاره سزا رجم او چې غیر شادي شوده د هغې دپاره سزدوري بیا الله دا حکم مقرر کړه واللذان بعضې ذکر کوي مراد د دې نه زنانه دي هغه دوه ښځې یاتینا چې هغه راته وکړي دی بې حیایي ته عامه ده چې دا ښځې په خپل منځ کې یو بل سره بدل سولي یا هلکان وي داسې چې د هغې ناجایز تعلقات جوړېږي نو فآذوهما دوی له تکلیف ورکوي تکلیف قرآن وایي تکلیف له ورکوي خو نور د هغه تعین نشته امام ابو حنیفه رحمه الله مختلف اقوال دي کله وایي د اوچت ځای نه ښکته وغورځوه چې مردار شي او کله وایي په دې باندې خټ راواچوه لاندې ترېنه مردار کړه فإن تابا کله توبه ویستوا اصلاح اصلاح د عمل وکړه فأعرضوا عنهما تاسو ترې به اعراض وکړئ ان الله بېشکه الله کان دی توابا رحیما توبه قبلونکی مهربان انما التوبه د دې توبې تذکره ونه الله وضاحت د توبو کې بشک قبول د توبې په الله للذین کسان پر يعملون السوء چې دي اعمال کوي بد بجهالت فنا پوي سره دا بجهالت دا مقصد نه چې سړی ګناه کړی دا او دې پوي دې نو ګناګار دی او چې پوي نه کړي دې نو ګناګار نه دا بجهالت دې تقید اتفاقی وي تقید احترازی نه دی هغه خلک يعملون السوء چې دي اعمال کوي بد بجهالت او بغیر جهالت کده پوي دې او کده نه پوي دې که توبه وباسي نو توبه دې الله قبلې دا خیر اتفاقي دی دویم شاه اشرف علي رحمه الله جواب کوي هغه فرمایي جهالت یو دی د ابتدا دویم جهالت دی د انتها ابتدا دا باندې یو سړی عمل کوي آیا په دې کې ګناه شته او کنه یو دا مسله دویم دا چې جهالت په انتها تا تخفت دی چې داسې ګناه ده خو تا د هغې سزا باندې سترګې پټې کړې یو سړی د انجام د ګناه ته وګوري هېڅوک به بې ګناه نه دنیا کې تجربه سره ویلی شي ته په یو بوتل کې دا ښه چې کوم دی یو لیټر اوبه دي 2 ساس کې پکې زار واچوه اوس ته بل ته وایه اوس کړه چرګې څوک نسي دا چې کوم دی بوتل دی او په دې کې ته ښه د 50,000 نوټ کېدوه خو د پاسه بیا ته لړم کېدوه راواله 50,000 نوټ څوک هم ته لاس نه وروړي ضرر ته کوي نو که داسې د ګناه ضرر ته سړی وګوري چېرته به هغې ته لاس اوږد نه کړي خو دغه ضرر نه سترګې پټې کړي په دې باندې ځان جاهل کړي نو بیا ګناه ته اولاد نشي د بې جهالت دی جهالت کوي په انجام باندې ثم یتوبون بیا توبه وباسي من قریب نږدې ګناه دې وکړه توبه وباسي قریب دا نه چې په سبا مراد د قریب نه دا ده چې ما لم یغرغر چې ستا ساه مرې ته نه رسېدلی د مرګ نه وړاندې توبه وباسي دا قریب ده اولئک دا کسان یتوب الله علیهم الله رجوع د رحمت کی په دوی وکان الله دې الله پاک علیما حکیما پوهه او حکمت والا د دوی خو توبه قبلیږي او اوس دا دوه کسان داسې دي چې د هغې توبه نه قبلیږي وليست التوبة نه دی قبول د توبې للذین هغه کسان دپاره یعملون السیئات چې دوی اعمال کوي بد حتی تر دې اذا حضر احدهم الموت چې حاضر شي یو د دوی ته مرګ راغلی او دې ته حالت د بأس وایي د الله فرشتې دې وکتلې عذاب دې وکته وروسته ایمان راوړي ته ایمان نه قبلېږي څنګه چې ابو جهل دا فرعون په سمندر کې غوپه شو او بیا په سمندر کې دې کلمه وایي هغه خو نه قبلېدله اذا حضر احدهم الموت نو قال دې وایي اني تبت الآن بېشکه زه توبه وباسم اوس نو دا توبه نه قبلېږي او
او دویم وللذین او نه قبلېږي توبه د هغه کسانو یموتونه چې دی مړه شي وهم کفار او دی یو کافر په کفر مړ شو آخرت کې به توبې باسي به دا نه قبلېږي اولئک دا کسان اعتدنا لهم ما تیار کړی دوی دپاره عذابا الیما عذاب دردناک یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان ولو لا یحل لکم ندي حلال تاسو دپاره ان ترثوا النساء چې تاسو وراثت کې ویسئ ښځې کرها په زور یوه ښځه کونډه شوله وراثت کې تقسیم یې داسې مه کوه د پښتنو به دا رواج درې څلور پنځه وروڼه به یو ورور به مړ شو ښځه به کونډه شوله مال او یتیمانان به پاتې شو څه ورځې پس به دا دوه وروڼه راجمع شو یاره که دا رور مړ دی اوس په داسې کار به کوو ښه یو وایي دا ټوپک یې زما هغه بل وایي زه دا لور به زه د خپل زوی ته کښېنوم دا بل ورته وایي دا کونډه به زړه ته نکاح واخلم بس کور لاړ تر راته باش ختم شو دا وراثت څه دی چې دې تقسیم ده په تقسیماتو خو نه کېږي دا آزاد انسانان دي دا رور دې مړ شو دا دې ورندار ده دا دې ورېره ده دا دې وراره دی دا یتیمانان دي د هغې زیواري ستا په سر د ویې فاله چې دا مړ شي او که نه په خپل اصولو باندې چې دغه ورندار تا سره خوشحاله وي زه دا بچي نه شم ساتلی د هغې نه ښه صورت دا دی چې بس دې تره یې تا به په نکاح ولم او دا دې ورېنه ساتې بهتره ده او که نه بل ځای کې نکاح کوي نو هم خوښه ده او که نه نه کوي نکاح بچو سره کېږي هم خوښه ده خو تقسیمات به ونه کوي چې زوی هغه داسې پاتې شي او لور یو په نکاح ولي او مور یې بل په نکاح ولي او بل یې پرېچري او بل یې چې کوم دی بل څیز هر یو تقسیمات وشي ان ترثوا النساء وراثت کې دا نه تقسیمېږي نو دا وراثتونه چې کوم دی په ښځو کې دا چلېږي نه لا یحل لکم ولا تعدلوهن تاسو دی مه بندوئ لتذهبوا دپاره دی چې تاسو ترې واخلئ بعد ما ببعد ما بعضې هغه اتیتموهن چې تاسو دی له ورکړي دي ښځې له دې مهر ورکړو بېرته بندوي تکلیف ورکوي چې دا مهر ماله اوس واپس راکړي داسې مه کوه البته الا یاتینه چې دی راوتلو کې بفاحشة مبینة په ګناه ښکاره سره یوه زنانه ده چې هغه تا مهر ورکړه خو تاسو اوس ژوند نه تېروي یا بد اخلاقه ده یا چې کوم دی نور داسې جرمونه کوي د دې وجې نه ښځې وهل هم خپل اصول دې مخکې ذکر کېږي یوه زنانه ده چې کوم دی د هغې ماهواره تکلیف دی یا د خاور سره میله و او خاور ورته چې ولامبه وي نه لامبه ولي ته ګرځي دارنګې چې کوم دی هغه ورته وایي چې ته ځان ښایسته کوه زما ته خوا سره چې کوم دی داسې کوه هغه وایي نه کوم په تله کې تا سره ژوند نه تېروي بفاحشة مبینه چې داسې جرمونه کوي نو بیا که ورسره خلع کوي زما هغه مهر راکړه ته ځه ټیک ده بیا هم ورکوټو خبرو خپل کور مه ورانوه وعاشروهن تاسو ژوند کوئ د دوی سره بالمعروف په ښې طریقې سره ښه ژوند وسه تېروه هر انسان کې خوبایانې هم وي هر انسان کې نقایص هم وي ته د هغې نقصان ته مه ګوره د هغې خوبایانو ته ګوره فإن کرهتموهن که تاسو بد ګڼئ د هغه څه څیز فعسا قریبا ان تکرهوا شیئا چې تاسو به بد ګڼئ څه څیز ویجعل الله وبګرځي الله فیه خیرا کثیرا په دې کې خیر ډېر الله به تعالی خیر درکړي د هغه ښه والي ته ګوره وإن أردتم که تاسو اراده کوئ استبدال زوجین بدلول د یوې ښځې مکان زوجین په ځای د بلې ښځې د یوه ښځه کمزورې شوله بیماره ده بوډۍ ده یره بل واده کوم نو هلته چې تا په کور کې ناسته ده نو دې سره څه وکړي یره دا چې بل واده کړې نو دا خو ډبل خرچې شو نو اوس دا بیماره یا بوډۍ دا تنګې چې دا مهر ترې والمه دا به پرېږدم دا مهر به راته پیدا شي د خرچې نه به خلاص شم په دې به بل واده وکړم الله وایي بې غیرته داسې ولې کوې هغه چې تا سره دومره ژوند تېر کړو نو دا ولې تنګې که بله ښځه کې په تا صفابندي خو نشته خو د هغې نه مهر اخیستل هغه تنګول داسې مه کوه وإن أردتم که تاسو اراده کوئ استبدال زوجین بدلول د یوې ښځې مکان زوجین په ځای د بلې ښځې وآتیتم تاسو ورکړي وي احداهن یوې ته قنطارا ډېر مال فلا تأخذوا منه شیئا تاسو د هغه نه څه شی مانئ اتأخذونه آیا تاسو ترېنه اخلئ بهتانا په بهتان تړلو سره و اثما مبینا او په ګناه ښکاره سره وکیف تأخذونه څنګه ترېنه اخلئ الله وی تلک سوچو که څه کېدی وقد افضا تاخیر سره نږدې شوي دي بعضکم بعضې ستاسو الی بعض بعضې نورو ته هغې خپل عزت تاله درکړو تا سره یې چې کوم د شپې ورځې تېرې کړي بیا د هغه راته واپس مال اخلي واخذنا منکم اغستې وه ستاسو نه میثاقا غلیظا وعدا کلکه د زنانو مسایلو اوس محرمات ذکر کېږي چې دوی سره نکاح منع ده
ولا تنكحوا تاسو په نکاح ما اخلي ما نکاح اباؤکم هغه چې نکاح کړي وي ستاسو پلرونو من النساء د زنانو سره چې پلار ورسره نکاح وکړه اوس دا په زوی حرامه شوله خو به دا طریقه وه چې کوم سړی به مړ شو او چېرته پېغله ښځه به یې کړې وه نو بیا به زوی دا بهرنۍ مور په نکاح اخیستله شریعت دا منع کړه ما نکاح دا ما په من د من سره دی من نکاح اباؤکم الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تېر شوي دي انه بېشکه دا کانه فاحشه دا بې حیا کار دی دغه کټ خو ستا د پلار و ته هغه کټ ته څنګه ځې چې کړی دا داسې بې حیا کار دی ومقته د غصې خبره ده وسع سبیل او دا ډېره بده لار ده حرمت علیکم حرام دي په تاسو امهاتکم دلته پنځلس قسمه زنانه ذکر کېږي الله د دوی نکاح حرامه کړه یو خو د الله حکم دی دویمه دا ده که نه چې دا ښځه خاوند چې که په دې ښځه خاوند کې هر ښځه خاوند لازمي چې څه نه څه ګړه کېږي لازمي د هر ښځې خاوند په کور کې کله کله لږه تلخي راځي څه نه څه چې کوم اختلافات پیدا کېږي د دوی سره نکاح منع کړه وجه دا ده چې دوی سره ته نکاح وکړي او ستا د ښځې او د خاوند کور جوړ شي دغه تلخي پیدا کېږي رشته خرابېږي دا غونډې ستا رشتهدارې دي رشته خرابېږي نو دې وجې نه الله نکاح منع کړه چې رشته دې خرابه نه شي حرمت علیکم حرام دی پتا سو امهاتکم ستاسو میندې و بناتکم ستاسو لوریانې و اخواتکم ستاسو خویندې و عماتکم تروریانې د پلار خور و خالاتکم ماسیانې د مور خور و بنات الاخ لور د رور ورېره و بنات الاخت لور د خور یعنې خورزه و امهاتکم اللاتي او ستاسو هغه میندې ارضعناکم چې تاسو نه پیدا کړي رضاعي مور و اخواتکم ستاسو خویندې من الرضاعة په پیو کې شریکي د یوې ښځې تام پرې روتلي دي بلې زنانه هم روتلي دي دا ستا رضاعي خور شوله و امهات نسائکم او میندې د ښځو ستاسو د ښځې مور خواښې دا حرامې همیشه و ربائبکم اللاتي او ستاسو پرکټیانې هغه فی حجورکم چې ستاسو پرورش کې وي کونډه ښځه دې وکړه هغې سره د بل خاوند د لور راله دې ته پرکټی وي نو چې تا یې مور اغستې دا پرکټۍ په تا حرامه شوله من نسائکم ستاسو د ښځو نه خو اللاتي هغه دخلتم بهن چې تاسو هغې سره میلاو شوي کونډه ښځه دې واخیسته هغې سره د بل لور راله پرکټۍ ورسره راله نو اوس دغه مور سره چې میلاو شوي بیا دا لور حرامه ده او که نه تا خې مور اخیستې وه خو چې دلته رال تا چې وکړه هغې سره پېغله لور هم راله د دې مور نه ستا لور خوښه وه د مور یې واپس پرېږده وه لور یې الې واله لور اخلي پرېږده د دې وجې نه فقه کې تاسو وایي نکاح البنات تحریم الامهات لور سره نکاح خواښې ډایرکټ حرامېږي او دخول الامهات تحریم البنات چې مور سره میلاو شي بیا لور حرامېږي د مور په نکاح باندې لور نه حرامېږي خو د مور په میلاوېدلو حرامېږي او د لور سره چې میلاو شي نو مور یې خواښې ده هغه ډایرکټ په دې نکاح حرامه شوله دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن که تاسو هغې سره نه میلاو شوي او بیا د هغه پرېښوده او لورې الې نو کوی شي فلا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو وحلائل حلالې شوي ابنایکم د زامنو ستاسو حلاله شوي د زوی انګور دا انګور حرامه شوله الذین هغه زامن من اصلابکم چې ستاسو د شاګانو نه دي معنا ستا نه پیدا زوی دی د هغه ښځه ستا انګور ده په تا حرامه ده یو خو دا چې پردی ماشوم دې ځان سره ساتلی دی او زوی ورته وایي د هغې ښځه ستا انګور نه ده په تا نه حرامېږي که سبا دغه هلک مړ شي دا ښځه ته په نکاح اخیستی شي او چې ستا خپل زوی دی د هغه ښځه ستا انګور ده که د زوی جمدی دی که دا مړ دی که دی طلاق ورکوي که یې نه ورکوي خو دا انګور ستا لور ده په تا همیشه حرامه شوله څنګه چې ستا لور ستا خدمت کوي دا انګور هم هغسې ده ته لور ته کتی شي انګور ته کتی شي لور تاله چې کوم دی کټ بستره برابروي ستا په لاس موکه زور هم کوي نو جایز ده همدقه رنګې انګور هم ده خو چونکې حالات داسې دي چې دا د فتنو ډک وي احتیاط سره ژوند پکار وي چې کوم دی نو هر سخر او هر یو کس ته چې کوم دی هسې نه دونه ازادي دی پکار نور مسایل د هغه نه پیدا نه شي خو د انګور حیثیت د سخر سره دا د لور حیثیت دی وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا حرام دي چې تاسو جمع کوئ بین الاختین دوه خویندې په یو ځل په نکاح نشي اخیستی او که یوه مړه شي بیا بله اخیستی شي الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تېر شوي ان الله بېشک الله کان دی غفورا رحیما بخښونکی مهربان والمحسنات هغه د خاوندانو والا دا محسن ته کېدی دا په دریو معنیو سره دلته اوس مخکې ذکر کېږي یو معنا محسن هغه ته وایي چې د هغې خاوند وي نو کومې ښځې چې خاوند وي
دا په بل حرام نه بل څه نکاح نشي کولی سوچ دا خاوند یا مړ دی او یې طلاق نه ورکړي د دې وجې نه یوه ښځه چې هغه چا په نکاح کې وي یا یو واده شوی دی هغه د بل سره وتښتي د بل سره نکاح کېږي په هېڅ شکل هم نکاح نه کېږي د دې خاوند چا کړی دی نکاح یې شوې ده نو حرام دی په تاسو باندې والمحصناتو د خاوندانو ولا من النساء د ښځو نه د کومې ښځې چې خاوند وي هغه بل څوک په نکاح نشي اخیستی البته الا ما ملکت ایمانکم هغه چې مالکان وي ستاسو لاسونه غذا دې وکړه او د کافرانو نه دې ښځې راوستې اگر چې تاریخ کفر کې د هغه خاوند جمدی دی خو دلته چې کوم دی هغه ستا وینځه شوه کتاب الله علیکم دا د الله حکم دی په تاسو او حل لکم حلال ستاسو دپاره ما وراء ذلکم هغه چې غیر وي د دې نه ان تبتغوا چې تاسو لټوئ بیا اموالکم په خپلو مالونو مال په ورکوې بغیر د بهر د نکاح نه خو دا مال ورکول دوه لارې دي کله سړی مال ورکوي خو یارانو دپاره الله وینا محسنین چې تاسو نکاح کوونکي غیر مصافحین چې نه تاسو بد عملي کوونکي فمستمتعتم هغه چې تاسو فایده حاصله کړه به په دې مال منهن د دوی نه مهر دې ورکړو په نکاح دې واغسته نو فآتوهن تاسو ورکوئ دې ته اجورهن د هغې مهرونه څومره مهر دې مقرر کړی وله ورکړه فریضة دا فریضه ده د الله د خوا نه ولا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو فیما په هغه څه کې تراضیتم به چې تاسو راضي شئ په هغې من بعد الفریضه پس د مقرر والي نه مهر مقرر شو د هغې نه بعد ښځه خاوند راضي دي یاره سړیه دونه مهر راکړه دا باقي م ته پرېږدم بیا صحیح ده ان الله بشک الله کان دی علیما پویا حکیمه حکمت والا ومن لم یستطع هغه څوک چې نه لري طولا طاقت یستطيع چې کوم چې د چا نه وي طاقت دلته دوه معنی پکې پرتې دي چا نه وي او طاقت او تولد مخکې ذکر د هغې خپل طاقت معنی شتي لهذا دلته به تجرید وکړي دلته به صرف د نفي معنی واري ومن لم یستطع هغه څوک ومن لم یستطع چې د هغه نه وي منکم ستاسو نه طولا طاقت دی طاقت دی ان ينکح المحصنات چې دا نکاح وکړي د ازادو ښځو سره یو هغه محصن ټکي هغه د خاوند والا دی دویمه معنا ده چې محصن نه مراد حرایري دي هغه محصن د خاوند والا وه هغې مقابل ایاما وه هغه بې خاوند د ښځه او دلته محصنات نه مراد حره ده دلته مقابل د عامې کې ده نو د چا طاقت دی چې د نکاح وکړي د ازادې ښځې سره المؤمنات چې مؤمنې دي فمما ملکت ایمانکم بیا واخله هغه چې مالکان وي ستاسو لاسونه من فتیاتکم المؤمنات د وینځو مؤمنو نه بیا د وینځې سره نکاح وکړه مسله دلته د شرط ذکر شوه چې فمن لم یستطع دا شرط معتبر دی د امام شافعي صاحب او څه فقها فرمایي او د عامې سره به هله نکاح صحیح وي چې ستا د حرې نکاح وس نه کېږي او که د حرې نکاح سره وس کېږي بیا ته اما په نکاح نشي اخیستی احناف دا ټکې من لم یستطع دا قید اتفاقي وي که د طاقت وي د حرې هم امې سره نکاح کوی شي او که د طاقت نه وي نو هم چې کوم دی کوی شي او دا قید اتفاقي وایو لکه څنګه چې دلته ورته وګوره نو دا ذکر دی چې ان ينکح المحصنات د سره صفت ذکر دی المؤمنات متفقه ده چې دا صفت د مؤمنات دا قید احترازي نه ده ځکه نکاح د حرې سره کېږي که هغه حره مؤمنه ده نو او که دا حره غیر مؤمنه ده اهل کتابیه ښځه ده اهل کتابیه د هغې څه مسلمان نکاح کوي شي اگر چې مؤمنه نه ده دا مؤمنات قید اتفاقي دی نمنګه هم استطاعت قید دا اتفاقي وایي فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات وینځو مؤمنونه بیا چې کومې وینځې راشي د هغه ستا وینځه شوه خدمات دله کوی شي خو که د هغې سره د همبسترۍ مسله وي ازدواجي مسله وي نو بیا د هغې لپاره شرط دا دی چې دا به یا مؤمنه وي او یا به اهل کتابیه وي او چې مؤمن او اهل کتابیه نه وي ملاوېدی ورسره نه شي البته باقي چې کوم دی د مزدوري او خدمت دا به نه کوي والله اعلم الله پوهیږي به ایمانکم ستاسو په ایمانونو بعضکم من بعد بعضې د بعضې دونه فانکحوهن تاسو نکاح کوئ د دې وینځو سره بإذن اهلهن په اجازې د اهل د هغوی دا چې د چا وینځه د اقا نه تپوس کوه وآتوهن تاسو ورکوئ دوی ته اجورهن د هغوی مهرونه بالمعروف په ښې طریقې سره محصنات چې تاسو نکاح کوونکي غیر مصافحات چې نه بد عملي کوونکي ولا متخذات او نه تاسو نیونکي اخدان پټې دوستانې پیدا احسن کله چې دوی د واده والا شوي هغه وینځه دا غلام دی چې هغه واده وکړو اوس دا محسن شو واده والا شو فإن آتینک دی راتلو که بفاحشة په ګناه سره فعلیهن په دوی باندې نصف ما د هغې د هغه محسنات چې کوم په ازادو دي
دلته محسن نه آزاد مراد دی من العذاب، معنا چې کوم آزاد انسان دی د غیر واده والی سزدوري او چې د واده والی سکسارول، او کوم چې غلام دی آزاد نه دی دین څه د آزاد نه ده د هغې دپاره نیم عذاب دی، نیم چې کوم دی 50 دوري عامه ده که واده کړی او که واده نه دی کړی 50 دوري. وجه دا ده چې سکسارول داسې نیمېږي خو نه چې نه نیمېږي د غلام او د وینځې مطلقا سزا په بدعملۍ کې دا 50 دوري. ذالک ظالمن هغه چا د باندې خشي لعنت ذالک دا نکاح د وینځو سره وینځو سره نکاح چې جواز دی لمن خشي لعنت هغه چا د باندې چې هغه یریږي د مشقت نه منکم ستاسو نه د دې نه یریږي اصلي چې ګناه را نه وشي نو خیر دی وینځه وکړه، د دې نه یریږي چې ګناه به را نه وشي بیا به سزا راکړي د وینځو سره نکاح وکړه، ځکه د وینځې نکاح غوره نه ده. وان تصبروا که تاسو صبر کوئ خیر لکم دا د غوره ستاسو دپاره. د وینځو سره نکاح ولې غوره نه ده؟ ځکه وینځه خو ګرځي بهر کار نه کوي، چې بهر کار کې ښځه ستا له تا سره نکاح کوي او هغه طریقات ته چې کوم دی په پټي کې د مجرو سره شوتل وي، هدلته چې کوم دی ستا ښځه د هغه تلې خلکو سره پاتونه کوي، د انسان غیرت دا نه برداشت. دارنګې ستا ښځه د هغه تلې د غر نه درګیره وکړي وینځه دا خو به کارونه کوي بهر، چې بهر کارونه کوي نو ستا ښځه هغه د خلکو سره په غر کې درګیره وکړي، هغه دې پاتونه کوي، هغه دې شوتل وي، دا د انسان غیرت نه برداشت. د دې وجې د نکاح سره بهتر. دویمه دا ده چې ته نکاح وکړې هغه د چا وینځې بچي تابع د مور وي، هغه د پردۍ وینځه ده بچي به هم دغه غلام ده. دا یو پلار هم نه مني چې زما بچی د پردۍ غلام شي. دې وجې نه الله فرمایي وان تصبروا صبر وکړي دا غوره. والله الله غفور رحیم بخښونکی مهربان دی. یرید الله اراده کوي الله پاک لیبین لکم چې تاسو ته واضح کړي ویهدیکم او تاسو ته وښیي سنن الذین طریقې د هغه کسانو من قبلكم چستاسو نمخیو ویتوب علیکم ورجود رحمتو کی پتاس والله علیم حکیم اللہ پوی دیر حکمت والا دے والله یرید اللہ ارادہ کی ایتوب علیکم چی رجود رحمتو کی پتاس ویرید الذین ارادہ کی آغا یتبعون الشهوات چی تابیداری کی دخل خواہشاتو ان تبیلو چی تاسو کاگا شید حق نمیدن عظیمہ کاگا دلولو یسرا یرید اللہ ارادہ کی اللہ پاک نیو کفی فعدکم چس فکواتر ولیستاسونا تاسو تحکام آسان کی وخلق الانسان پیدا کرے شوی دے انسان ضعیفا کمزور ہے یا ایها الذین آمنوا اذ ایمان ولولا تاکلوا تاسو مخری اموالکم فوادنا بینکم فقبل منس کی بالباطل فباطل طریقے باطل طریقہ دا هم د چې په زور د چانه مال الی غصب د چانه په پټه الی غلا د چانه په دوکه باندې اخلي چا د مال د بربادولو د پاره تلارې جوړې کې چې د پکې رشوتونه ورکړي دا تمام باطل لاره الا ان تكون دپردې مال مخرا لا تاكلوا اموالا الا مگر خرا ان تكون تجارت چې دا تجارت وی عن تراض منكم درزا باندې استاسونه تورشي چې کوم دی زمیدار ته یو منګړه خوراک او پیسې دی ولور کړه دا ګړه پر زمیدار و او پر ځامنده تعالی در پتا پیسې ورکړه اوس جایز شو. ولا تقتلوا انفسكم تاسبوا وجد خپل ځانونه ولا تقتلوا انفسكم خپل ځان وجل حرام دی اوله سپاره کې دی دلته مراد نه بل مسلمان دی چې بل مسلمان نه وجل چې د بل وجل باندې د خپل ځان په طریقې ولا سره باندې ان الله بشک الله کان بكم رحیم دې پتا سو مهربان او مې يفعل ذلك او چا چې تا ګناهونه وکړل عدوانا فزیتی سره و ظلمنا فظلم سره فسوف نسلیه زد چې موږ به داخل کو نار جهنم توکان ذلك او دعا علی الله یسیر فالله من آسان ان تجتنبوا كبائر ما تنهون دو تحقیق دي مقابل دي یو تحقیق زموږ په دې مسله کې چې کبایر څه ته وایي او دیم زموږ د معتزله سره اختلافات دي هر چې کبایر دي حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي کبیره ویل شي کل ذنب ختمه بنار او غضب او لعنت او عذاب کبیره ګناه هغه ګناه ده چې الله پاک هغه مهر لګولې معنا سزا یې ولا قوت د بنار جهنم ته رسول او غضب یا وی الله خپل غضب په نازلې او لعنت یا الله د خپل لعنت خبره کړي او عذاب دې د عذاب خبره کړي. حدیث فرمایي چې دا سزاګانې په مرتب وي د ګناه کبیره وي او دا راجح تعریف هم دا کوي چې ګناه کبیره هغه ته وایي چې په کوم باندې وعید راغلی دی په قرآن حدیث کې وعید هم دا کوي یا د جهنم یا د غضب یا د لعنت یا د عذاب دې ته ګناه کبیره وي او کدا سي وعید نه وي صغیره. زهاق رحمه الله فرمایي با اوعده الله عليه ګناه کبیره دې ته وایي چې په کوم الله وعده کړی ده حتی په دنیا او عذاب په الاخره
چې د الله وعده ده په دنیا کې د حد الله دې وکړه لاس باندې کټ کېږي بد عملي دې وکړه سو دورې به درکولی شي په کوم باندې چې الله وعید ذکر کړی دی د حد په دنیا کې او عذاب په آخرت کې دې ته ګناه کبیره وایي دریم چې کوم دی بعضې فرمایي دا کبیره او صغیره دا نسبت دی داسې تقسیم نشته خو هره ګناه د بلې ته چې وګوري دا به د هغې په نسبت ورکوټي او د هغې نه بله غټه ګناه او هره ګناه چې بل ورکوټي ته وګوري دا غټه ده خو چې بل ته وګوري دا به ورکوټي چا پکې دا ویل دا نسبت اضافي دا نسبت اضافي دی دا درې قوله په مفهوماتو باندې خبره ده بیا بل طرف ته بعضې حضرات فرمایي په شمېر باندې چې نه دا په شمېر اعمال د په دوی کې حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي ګناهونه کبیره دا اووه ګناهونه دي ګناهونه کبیره دا اووه دي یو حدیث کې دا راغلي پیغمبر علیه السلام فرمایي اجتنبوا السبع الموبقات تاسو ځان وساتئ د لویو اووه ګناهونو نو انس فرمایي لوی ګناهونه دقري چې په دې اووه حدیث کې ذکر دي هغه کې دی چې کوم دی شرک د نه ځان ساتل سحر د دې نه ځان ساتل قتل د نفس دی او څلورم اکل الربا سود مه خوره پنځم اکل مال یتیم مال مه خوره او شپږم تولی یوم الزحف په جنګ کې تیښته مه کوه اوم قذف المحصنات په پاکو زنانو باندې تهمت لګول د دې په شمېر ذکر کوي چې دا اووه ګناهونه دي بیا څه حضرات د دې نه پسې دورم شي نو دا خو د ګناهونو کبیره او متعلق خبره ده دویمه خبره دا ده زمونږ او د معتزلو په دې خبره کې اختلاف دی چې ګناه کبیره به څه معاف کېږي معتزله وی ګناه کبیره صرف چې کوم دی دا په توبه معاف کېږي بس او احناف دا جمهور اهل سنت دی وی ګناه کبیره دا په توبه هم معاف کېږي او ګناه کبیره دا که صغیر د الله په احسان معاف کېږي دا د الله احسان هیڅوک نشي بندولی موږ سره داسې کوي بنا په دې باندې معتزله دلته یو غلط تمسک کوي ان تجتنبوا کتاسو ځان اوساتو کبائر ما د لویو هاونه تنهون عنه نو تاسو ته معاف کړي تنهون عنه چې تاسو دې منع شوي نکفر عنکم زما په تاسو ته سیئاتکم ستاسو ګناهونه معتزله وایي ګوره زموږ څونه ښه عقیده ده چې د لویو ګناهونو نه موږ ځان ساتو ځکه په لویو ګناهونو باندې خو دوی ورته کافر د ایمان نه خارج وي او چې د لوی نه موږ ځان وساتو الله ورکوټي ته زمات کومه بس موږ جنتي خلک یو اهل سنت وینا اتجتنبوا کتاسو ځان وساتو کبائر ما د لوی هغه ګناهونه تنهون عنه چې تاسو منع شوي د غټو ګناهونو ځان وساتو نو کفر عنکم ذنوبکم تاسو ته ورکوټي صغائر سیئاتکم فبالطاعات ورکوټي ګناهونه الله په دې نه معاف کوي چې ګینه تا د لوی نزان ساتلې د ورکوټي باندې معاف کوي بلکې دا ورکوټي ګناهونه چې معاف کیږي دا په طاعات باندې فبالطاعات موږ سره دا چې تاسو وندخلکم زبر تاسو داخل کما مدخلا کریما مدخل دا مفعول صيغه او ویل شي او دا مدخل چې کوم د مصدر صيغه او ویل شي زبر تاسو داخل کما مدخلا اغازه د داخلي دلتا کریمه د عزت یا داخلي د عزت ولا تتمنوا ما فضل الله بعض صحابيات او اغي درخواستو کې چې سړو ډېر ګټه وکړي ازاګار دې کې خزمه نشي کولای امامت کبرا سړی کې خزې نشي کولای امامت صغرا سړی کې خزې نشي کولای ګټه وټه دوی کې صدقې خیراتونه دوی کې جهادونه دوی کې خزې ودا نشي کولای دې سړو خو زموږ ډېر پټ ثوابونه جمع کړي الله فرمایي تاسو د یو د بل تمنا مه کوئ بلکې ته به خزه پیدا کړې ستا چې خپل کار دې مت کوه تعالی هغه اجر درکو ولا تتمنوا تاسو تمنا مه کوئ ما فضل الله هغه چې فضیلت ورکړي الله پاک به په دې باندې بعضکم بعض تاسو علا بعض بعض نور باندې للرجال نصیب د سرو د پاره هي سیدی په مقدس هغه چې کسب کړي سرو د پاره خپل اعمال وللنساء نصیب د زنانو د پاره هي سیدی په مقدس هغه چې کسب کوي دا وایي د فرزان الله اعمال مقرر کړي واسأل الله تاسو غواړئ من فضله فضل الله ان الله بشک الله کان دې بكل شيء عليم فهرسس پویا ولكل دبر هر یو جعلنا ما كزوري دي موالي اقرب او رشتہ دار بما ترك الوالدان هغه چې پریخي مور او پلار مال پری خود اولاد پکې حصہ ولا اقرب خپلوانو والذین هغه عقدت ايمانكم چې تاسو مضبوط کړی دا وای سره خپل وعده او قسمونه فاتو نصیبهم ورکوي هغه ته حصے او وراثت کی طریقې اول دا ورکول شي ذوی الفروض ته بیا عصبات ته بیا رد په دی باندې
خو که دا دی نو یو څیز هغې ته عقد موالات وایي. عقد موالات دا ابتدا کې و چې یو سړی به مسلمان شو، راغی مدینې منورې ته. دغه مسافر په مدینه کې څوک وي؟ څوک دی د کوم چې دلته اوسېدل نو داسې به وروري جوړه کړه، دا ستا ورور شو، ته به د هغه سره اوسېږه به تا سره. سبا که ته مړ شي نو ستا وراثت به د دی. احناف اوس هم په دې باندې قول کوي چې یو سړی داسې راشي چې د هغه رشتهدار څوک شته نه. مثال په طور دا اوس مسلمان شو چېرته د روس نه او د چین نه راغی پاکستان کې دغه لپک ګرځي، یو کس ته وایي زه به ستا ورور شم، په ټیک ته زما ورور شو راځه، ما سره به په ټیکي ګرځي، په دوکان کې به راسره کار کوې، ته هم خوره وڅکوه زه به هم خوره وڅکوم، څوک په تا لاس نه شي اوچتولی ځکه زما ورور شوی. او که سبا ته مړ شي وراثت به دې زما وي، دې ته موالات وایي. نو چې د هغه سړي وارث نشته، دا چې د چا سره وعده وکړه دی وارث شو. او که نه چېرته رور او بلې مسلمان شو پسې رالی بیا به هغه نسب ته سیده وي. والذین عقدت ایمانکم چې تاسو مضبوط کړي د هغوی سره وعدې فآتوهم نصیبهم ورکوئ هغوی ته حصې. ان الله بېشک الله کان دی علی کل شیء شهیدا په هر څیز ګواه. الرجال قوامون الله وایي سړي مې حاکمان ګرځولي علی النساء. دا ژوند دی، دا ژوند خپل قوانین مصلحت غواړي. د کور کې ښځه دا خاوند دی، بچی دی، لور دا مور. دا نشي کېدی چې هر یو د ځان له مشر وکړي، چې هر یو مشر شي په کور کې شل مشران نه جوړېږي. نو الله سړي ته یې مشر کړی، ته مې مشر کړی، لهذا ستا لپاره حق دی چې ته مشر یې. سعد ابن ربیع یو صحابي دی، بیبي سره په څه خبره وړاند شو. سعد سے بیبي ده حبیبه بنت زید. حبیبه بنت زید یې ښځه ده او سعد ابن ربیع صحابي د هغه سره په څه خبره وړاند شو، دې ښځې له څپېړه ورکړه. هغه خفه شوه، لاړه پلار پسې. پلار یې چې کوم دی راغی پیغمبر علیه السلام خواته، ویې ګوره ما دې سره دا احسان وکړو چې خپله لور مې دله په نکاح ورکړه، هغه ولګېده زما لور یې په څپېړه وواهه. نبي کریم علیه السلام بیا راویې غوړېد دا خبره. هغه ښځې ته یې ویل څپېړه درکړې ته وله بس څپېړه ورکړه، چې دې ورکړې څپېړه وله ورکړه. چې خاوند یې راوغوښتو الله جبریل راولېږه، ورته یې ویل زما پیغمبره څپېړه به نه ورکوي، دا خو سړی دی، ما د دې ښځې لپاره حاکم په سر ګرځولی دی، چې دا څپېړه نه ورکوي خو دا ښځې بې سره کېږي، څپېړې به نه ورکوي، دا مې حاکم ګرځولی دی، بس مشري د ده ده. پیغمبر علیه السلام وفرمیل اردنا امرا واراد الله امرا وما اراد الله خیر. موږ هم د یوې خبرې اراده کړې وه چې دا ښځه واپس خپل بدن واري، او الله هم د یوې خبرې اراده وکړه چې نه باري بدن. کوم چې الله اراده کړې په ده کې خیر دی. دا سړی مشر کو، مشري داسې چې مشران ته څپېړې ورکوي نو څنګه به کور جوړېږي. دا چې الله فیصله کړې په ده کې خیر دی. اوس دا سړی الله حاکم کولی، الله وایي دوه وجې درکړې. یو خو مې تب پیدا کړی سړی، ښځه دا غوړ مې پیدا کړي دي، خو په دې کارخانه زه پوهېږم، په دې مصلحت سړی پوهېږي، ما راواغسته د کور حاکم دی کو، په دې زه پوهېږم. یو دا وهمي وجه ده، او دویم کسبي وجه ده. کسبي وجه دا ده چې ګوره رشته سړی وکړي، دا واده د سړي دی او دا واده د ښځې دی. وړاندې چې ژوند تېرېږي نو که څومره خواهشات پوره کېږي د سړي پوره کېږي، د ښځې پوره کېږي. وړاندې اولاد راځي د سړي دی او د ښځې، دا ټول څیزونه شریک دي. او د هغې باوجود چې واده کېږي نو سړي ته وایي مهر وله ورکړه دې ښځې ته، چې دا سړی د ښځې له پیسې ورکوي نو دا ښځه ولې سړي ته پیسې نه ورکوي؟ ستا واده دی که نه، د هغه واده دی، ستا واده نه دی، نو پیسې په سړي پرېښود، بیا ورته یې کوره بله پیدا کړه. نو چې دا سړی کور پیدا کړي نو دې ښځې ته ورته وایي ته ورشه ته کور پیدا کړه. ستا هم خواهشات دي او ستا هم بچي دي او کور په سړي پیدا کړي. بیا ورته وایي اوس د دې خرچه کوه، ډوډۍ بستر هر څه وله ورکوه. نو چې دا شی په دې سړي پرېښوده نو دې ښځې ته ورنه وایي چې اوس شابه ته پیسې پیدا کوه او دا سړی ساته. الله وایي دا خوشحالۍ د دواړو وي، واده د دواړو، بچي د دواړو، خواهشات د دواړو، او په دې سړي مې پیسې د بهر هم کېښودې، کور مې پرې کېښودو، کټ بستره مې پرې کېښوله، نان نفقه مې پرې کېښوله، نو چې دا دود پېټې مې په هغه کېښوده اوس یې مشري ومنه کړه. نو الرجالو سړي قوامون دا به حاکمان علی النساء په ښځو باندې. یو وجه بما فضل الله هغه چې فضیلت ورکړی الله بعضهم بعضو لره چې سړي دی علی بعض په بعضې نورو باندې، دا وهمي وجه ده، بس الله پاک دې غوره کړه. دویمه کسبي وجه ده، وبما انفقوا په سبب د هغه چې خرج کوي دا سړي من اموالهم خپل مالونه هغې خرج کړی دی. ښه چې ښځه خاوند کور دی د دوه اړخه دی. یو دا چې دا ښځه صالحه ده، کور جوړ دی، نو ښه ده مضبوط زندګي ده. او دویم دا چې کور کې ورانی راغی، چې ورانی راغی الله پنځه دفعات ذکر کوي د کور اصلاح دپاره، پنځه لارې دي.
لبه فصالحاتو نیکه خزا کور چې جوړیږي د ښځې نه جوړیږي او د ښځې صفات دا دي قانتاتو تابعداره ښځه ده قانتات لومبنۍ صفت دا ده چې د خاوند تابع وي کور به جوړ چې خاوند خبره کوي وایي چې ټیک ده چې خاوند سوی دی وایي صحیح ده اوس به کور جوړي صالحه ښځه دا ده چې د خاوند تابع وي دویمه حافظاتو للغیبه حفاظت کوونکي وي په غیبه خاوند نشته د هغه د کور د هغه د مال او د دې ښځې بدن د دې خاوند امانت دی د خپل ځان دا به حفاظت کوي حافظاتو للغیبه بما حافظ الله هغه چې د الله حافظه ګرځولې ده نو دا نیکه ښځه دا نیکه ښځه ده کور جوړ حدیث کې دا هغې وضاحت بیا داسې راغلی صالحه ښځه کوم ته اذا نظرت الیها سرتک چې ته ورته ګورې خوشحالېږي ښځه دې ته وي چې ورته ګورې نو ته خوشحالېږي صورت یې هم ښکلی دی سیرت اخلاق یې هم ښکلي دي اذا امرتها اطاعت که چې ته د خبرې امر کې نو ستا خبره نه او اذا غبت عنها حافظت کا چې ته کور نه غایب هغه د کور د ځان د غوړو حفاظت کوي دا صالحه دا درې صفات پکې دا صالحه ښځه انا زنانه چې غواړي چې صالحه شمه دا درې صفات نشته کومه زنانه چې هغه غواړي چې جنتی ښځه شي ترمذی روایت کړه چې کومه زنانه بلشي په دې حال کې چې خاوند د هغې د رضا دی او دې ښځې خپل 15 وخت لمونځ کړی او دې ښځې د رمضان روزې پوره کړي درې اعمال لمونځ دې صحیح رمضان دې صحیح او دریم خاوند رضا دی دا جنتي ښځه بس دا درې خبرې دا څه ګرانې خبرې لمونځ دې کوي رمضان روزې نیسي او خاوند چې کوم دی هغه د رضا دی او کنه تا ډېر لمونځونه کړي خو د خاوند سره دښمني کړې وه دا خیال مه کوه چې جنت ته به لاړه شه لہذا دا خو هغه اړخو چې کومه ښځه صالحه یې کور جوړي نو حدیث کې ورته څه ویلې شوي دي قرآن کې ورته څه ویلې شوي دي اوس کور جوړ نه شي په ښځه کې صلاحیت نشته د یو صفت پرې کوه صالح ښځه نه ده کم وخت کې چې مثال په طور تابعداره ده خاوند ورته خبره کوي خپل کار کوه سړیه کور روان شي یا چې کوم د تابعدارۍ سره ستا مخکې خو جیجه خو چې د کور نه وځي نو هر څه یې اړه وکړي حفاظت پکې نشته یا چې کوم د بل داسې صورت راغی خو کور وران شو چې وران شو د کور اصلاح دپاره بیا 15 دفعه الله ذکر کوي واللاتي هغه زنانه تخافون چې تاسو یریږئ نشوزهن د هغې د بد اخلاقۍ ښځه بد اخلاقه د خاوند سره کور صحیح نه کوي نو ډوبې اصلاح او دپه فعظوهن نصیحت ورته وکړه دا درې داسې دفعات دي چې دا د کور راز به بار ته نه وباسي درې دفعې دا د کور داسې دي چې دې نه به څوک خبرې نه او څلورمه دفعه داسې ده چې هغې به د رشته دار خبرې او 15 دفعه داسې ده چې هغې نه به دنیا خبرې او درې دفعات داسې دي چې دا صرف د ښځې او د خاوند راز دی په دې کې څوک خبرېږي نه لومبۍ دفعه دا ده چې فعظوهن دا ښځه کښېنه او هغه سره خبرې وکړه ګوره زما ستا کور دی الله زما ستا نصیبه کړې وه زه دې خاوند یم زما خبرې ته غوږ کېږده په دې باندې نصیحت ورته وکړه یې ومنله خبره جوړه شوه که نه ستا خبره بیا هم نه مني د دویمه دفعه واهجروهن تاسو د هغې نه جدا شئ فی المضاجع په ډډه لګولو کې بیا ترې ځان مرور چې ځان ترې مرور کړي چې کوم دی نو په کټ کې ترې نه ځان مرور کړه شاته نه واخله یا چې کوم دی خامخا لږ ډېر زور ورکړي نو کټ ترې نه بېل کړه فقها دونه پورې وایي او خبره به ګوره نه کوي فقها ذکر کوي چې خبره به نه کوي بل خوا به ترې نه تښتي که بل خوا وتښتېدې نو کار به وران کړي نو لهذا کمره کې به مرور یي نو بیا دې خوا ته که په کټ کې مرورېږي او که کټ ورته بېلې خو په کمره کې به یي نو که به چې هوښیاره ښځه وي نو په دې سوچ وکړي چې ما مور پلار پرېښي دي رشتې دار مې پرېښي دي خو د دې سړي پسې مې پرېښي دي او هغه به رانه خفه شي نو زه په دې کوټه کې څه کوم نو په دې مرورتوب به په هغه کې عقل راشي سنجیدګي واپس به ستا خبو ته راشي تا سره به کور جوړ کړي واهجروهن جدا شته نه فی المضاجع په ډډه لګول په دې باندې کوم کارونه شاغدونه بي وقوف او چې د سیتم کارونه کوستا مرورتوب مرور شکر زمونه کته په دې کې څه وایي زبر کو سو پکې سم په دې کې انسانیت نه خراب بیا چې په دې انسانیت کوی نه شنو واضربوهن بیا ولا وحل ورک وصف وحل سمکه ولیکن مسله یو وحل دا د ادب یو وحل دا د تعذیب سزا
بچی دپاره وهل، شاګرد دپاره وهل، د ښځې دپاره وهل، دا د ادب وهل دی، دا د تعذیب وهل دی. شاګرد وهي، بچی وهي، ښځه وهي، د دا وهل د ادب دی. نو ادب دا دی چې مخ ډیکوریشن بنوي، په مخ به ګزار نه کوي. دا الله جل جلاله د کمال او د قدرت مظهر ګرځولی. نو که بچی دی او که ښځه ده او که شاګرد دی، خو په مخ به ګزار نه کوي. د هغه سترګه خرابه نه شي، د هغه مخ زخم پیدا نه شي، پوز یې خرابه نه شي. دا الله ډېر عجایباتو سره پیدا کړي. نو په دې به ګزار نه کوي، د ادب ځای ده. دویمه دا ده چې داسې ګزار چې هغه نه وینه روانه شي، داسې به داسې ګزار چې د هغې هډوکی مات شي، داسې به ونه کوي. ادب وهل دا دي چې مثال پوس ګزار چې لږ شاته ویریږي، بس تختو ته برچوه راچوه او که خامخا ګزار کوي چې ته په کوناټي باندې داسې ګزار وکړي چې اندام ماته نه شي، وینې نه شي. دې ته د ادب وهل وایي. که په دې باندې د ښځې اصلاح راځي، ډېره ښه ده. نه کېږي نو قلا شه، د الله بنده دی. بس بچی دی، شاګرد دی، ته چې کوم دی ادب دپاره وهل مطلق دی. دا نه چې ته شاګرد ته لښتې نیولي او درب بغه په دره داسې خر خو نه دی، خو انسان دی. نو د دې وجې نه حافظانو حضراتو، مولیانو حضراتو، شاګردانو سره داسې بې تحاشا وهل دا نشته. شریعت دی وهل شته، قرآن ویلي. نو داسې اوم نه ده لکه څنګه چې دا دنیا وایي چې سټیک به نه ساتي. غلطه ده، د دنیا په غلطه ده. په سکول کې بچي لښته نه وایي، شاګرد مخې ته به لښته نه وي، غلطه ده. الله وایي وضربوه، هر لښته پسې. نبي کریم علیه السلام فرمایي الله دې په هغه انسان رحم وکړي چې لښته یې بې ذاته کړې ده. بچی ورته ګوري چې بابا لښته بې ذاته ده، ښځه ورته ګوري، الله دې پرې رحم وکړي. وهل شتي شریعت وایي دا چې کوم دنیا خلک وایي چې سټک به نه رالي، سکول ته به لښته نه راوړي، په غلطه دي، د شریعت خلاف دي. او کوم چې بیا موږ کوو نو دا د شریعت خلاف دي. چې شاګرد ته لښته ونیسو نو بیا داسې لکه د خرو په شاته نه چې د خرو په شاته وهل نشته. د ادب وهل به درته وښو چې مخ به نه وي، ځای به یې لیکې نه، هډوکی به نه ماتې، په پوس ځای باندې داسې ګزار چې صرف ویریږي دا بچی سبق وایي، دا بچی روانه کوي چې دا د تعلیم ګیله وشي. دې بل سره انګتې اچوي دې دپاره چې ویریږي دا روانې نه کړي. دا د ادب کار دی. ښځې سره دغه مسله او د ادب نه اخوا که دی سمیږي نو ټیک ته نه سمیږي، نور بیا وجنې نه ښه ده، د الله بندګان دي، ډېر کافر هم ګرځي، ډېر بېدین هم ګرځي، ډېرې ښځې دي، پرېږدي د خپل کار باندې کوي. دا درې دبې داسې دي که نه چې په دې کې در هېڅوک نه خبرېږي. دا ستا او د ښځې د کور دننه مسلې دي. دا په کمره کې دننه دي ادب دپاره وهل مفردات څه دي ورڅو خبرېږي نه. فإن أطعناكم کله ستاسو تابعداري وکړه فلا تبغوا علیهن، تاسو ملټوئ په دې باندې سبیلا بل لار. دا کار چې لښته درکړې نو ګوره پام کوه، زیاتې مه کوه، بل وګوره ستا د پاسه د چا طاقت دی. ان الله بېشک الله کان دی علیا اوچت دی، کبیره لوی ذات دی. نبي کریم علیه الصلاة والسلام په یو صحابي غلام دی، په هغه قرآن کړی په دا خودي درمه. نبي علیه السلام ته آواز وکړه ابا مسعود، ابي لبیک، بیکه یہ حاضر ہے. وته وفرمایل الله اقدر عليك منك عليه. دا ته چې پچا باندې راخې دی وحي کنه د الله قدرت ډیر غالب دی پتا باندې، د دې چې ستا هغه باندې کم قدرت دی، ته خو هغه قادر یې سپېړې ورکې، او د الله قدرت پتا ډیر زیات دی. دا رنګ چې ښځه ده، دا رنګ بچی دی، شاګرد دی، وایي دا خیال مه کوه چې ګینې زه صاحب یم، د الله قدرت پتا اوچت دی. هغه وایي چې هو حر، بس آزاد دی، دا مې آزاد. پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل که آزاد کړی دی نه وي نو داسې بې تحاشا وهل جهنم ته به رسېدلی. نو دې ته به ګورې چې د الله طاقت په ته اوچت دی. وإن خفتم څلورمه دفعه یعنې چې په کور کې دننه په کمره کې دا مسله حل نه شوله، اوس دا خبره ورو ورو بهر ته وځي، نو دا به رشتهدارو ته راوباسي. په کور کې پړسېدلی کار ونه شو نو اوس کور ته حل وي، پلار دی بابا دا ښځه نه سمیږي، کاکا ته حل وي، ماما ته یېرې چې دا ښځه نه سمیږي، نو هغه به لاړ شي هلته به ورته ګیله وکړي. نو اوس به د ښځې د طرف نه یو سړی او د سړي د طرف نه یو کس، دا دواړه به راشي، دا ښځه خاوند ورته غونډه قصه وکړي چې دې کې پټ غړ معلوم شي. کوم چې غلطي کوي دا کار دی غلط دی، داسې مه کوئ، تاسو به جګړې نه کوئ. اوس راز تاسو د کمرې د لږ بار ووتو، رشتهدار صرف خبر کړ، په دې رشته کې داسې کس کېنوه چې دا خبره حل شي، خو کور مه بربادوه.
وإن خفتم كتاسو يدري شقاق الاختلاف بينهما ددوار بينهما ددوار فمنسكي فبعثوا تاسو ولګي حکما یو فیصله کوونکی من اهله د اهل د سړي نه حکما یو فیصله کوونکی من اهلها د اهل د خزینه ای یریدا کدو اراده کی اصلاح د اصلاح را وستلو د دوړو په منځ کې وفق الله بینهما الله په موافقت راوړي د دوړو په منځ کې ان الله بشک الله کان له علیما یا خبیر خبردار. اگر چې دا مسله د خزې او د خاوند دا عام حکم دی، هر هغه دوه کسان چې منځ کې اختلاف دی جرګه باندې کیږي بس د دې باندې جوړه راوستل دوی رضا کړه ټیک ده. هر ځای کې دا مصلحت ده، د الله دوه قسم حکمونه دي، یو قسم د الله ډایرکټ حکم دی، به مصلحت مصلحت دا چې کوم دی اوچت دی، الله فرمایي ولتصلحو اصلاح وکړي دا خیر. واعبد الله پنځمه دفعه مخکې را روانه ده لکه فاصلې سره. واعبد الله تاسو عبادت کوئ د الله پاک ولا تشرکو به شیئا تاسو شرک مه کوئ د الله سره د څه شي. وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره ښه سلوک کوئ. تفصیل اوله پاره کې ویلو وبذل القربى د خپلو خپلوانو سره والیتاما یتیمانانو سره والمساکین د مسکینانو سره والجار او ګاونډي ذل قربى چې خاوند د خپلوانې وي. ستا ګاونډي چې هغه قربا د رشتې دار دی، دا د کاکا ماما زوی دی. والجار او ګاونډي الجنب چې وړاندې دی هغه ګاونډي چې ستا په رشته کې نه دی. د دواړو ګاونډیانو خیر ساته، خو یو ګاونډي هغه دی چې ستا د رشتې دی، دویم هغه دی چې هغه ستا د رشتې نه دی. دویمه معنا والجار هغه ګاونډي ذل قربا چې هغه تا ته نږدې دی، یو هغه دی چې تا ته دروازه په دروازه دی. والجار هغه ګاونډي الجنب چې لږ وړاندې دی، د کوڅې په هغه سر کې دی. دا دواړه دي ګاونډیان. څه حضراتو ذکر کړي دي چې 40 کوره چې کوم دی دا په ګاونډ کې ستا د کور نه هر طرف ته مخکې وروسته اخر 10 کوره دا ستا ګاونډ دی. بیا د ګاونډ چې کوم دی ډېر لوی حقوق راغلي دي، ډېر لوی حقوق راغلي دي چې کوم دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي همیشه دپاره به جبریل د ګاونډي متعلق دومره وصیت کوو ما به هسې نه چې په دې ګاونډ باندې وراثت تقسیم شروع شي. د ګاونډي دومره حقوق دي. یو سړی راغی پیغمبر علیه السلام ته شکایت وکړي چې دا ګاونډي مې تنګ دی، دا کار کوه خیر. بیا به یاره چې نه مې پرېږدي خیر دی ګزاره کوه. څه ورځې تېره شي بیا راغی چې تکړه باندې پرېږدي داسې کار وکړه د کور د غوړ سامان ده وبس په دې لار کې واچوه هلته ورته کښېنه. هغه د کور غوړ سامان دی ویستو هلته یې کېښود هلته کښېناست. څوک به دا رضیت کولې دا ګاونډي مې نه پرېږدي بس خپل کډی بار ته راویسته دا دې خدای غر کړي دا دونه بد عمل انسان دی. هلته لاړ شي بل راغی لکه تا ولې سامان بار ته راایستې یاره چې بس دا ګاونډي مې پرېږدي نه دی دې برباد شي چې کوم دی دا ولې داسې ظلم کوي. هغه داسې یو راځي دا ګاونډي خبره چې 60 دي موږ غوړ خلک داسې بیا که بیا به ته غږ کړو دا کړی دی واپس راغله بس. دا هغه مصلحتونه دي چې په څه شکل باندې ستاسو ماحول دا جوړ وي. وصاحب الجنب او هغه ملګری د اړخ صاحب الجنب دا بیبي اوم ده ستا د اړخ ملګری. صاحب الجنب دا ستا سټوډنټ شاګرد ملګری ستا سره طالب العلم دی په څنګ کې درته ناست دی. وصاحب الجنب د سیټ ملګری دی پېښور ته روانې په سیټ کې درته ناست دی، جاز کې روانې په سیټ کې د سره یو ځای دی نو په دې کې پلانېږه مه چې هغه ته ځای تنګ کړي. لږ راغونډ شه د خپله حصه ده ستا خپل سیټ دی. دا تمام صاحب الجنب. وابن السبيل ومسافر وما ملكت ايمانكم هغه چې مالکان دي ستاسو لاسونه ان الله بشک الله لا يحب النخوخي من كان مختالا هغه سوچي متکبر فخور فخر کوونکې. مختال هغه ته وایي چې د خپل ځان کې ځان لوی حسابي زه داسې خپل ځان ته غټ کاري بل ته به یې سم ښکاري خو ځان ته غټ کاري او فخور على الناس وي بل باندې فخر کوي. چا سره ناست دا غټې غټې خبرې کوي ما پېژنې زه خو پلان یې ما پلان مې داسې نیکه مې داسې زه به یې سم. الذين دا هغه کسان دی بخلونه چې دی بخل کوي امرون الناس امر کوي خلق ته بالبخل فبخل ويكتمون دی پټي ما اتاهم الله هغه چې الله دوی ته ورکړي من فضله د خپل فضلنا. الله دوی ته ورکړي مال ته نه ښکاره کوي چې شاله زکات هم نه ورکړي. الله درکړي دی علم چاته علم هم نه ښایي. واعتدنا ما ترکه د فرد کافرانو عذاب مهین عذاب سپکون کې. والذین هغه کسان ينفقون چې دی خرج کوي اموالهم د خپلو مالونو رئاء الناس د فرد خودي د خلکو ولا يؤمنون بالله ایمان نه وروړي په الله باندې نه ورځ د آخرت دا د شیطان ملګری شول. ومن یکون شیطان چا سره چې شي شیطان قرین ملګری مسا قرین دا ډېر بد ملګری دی. وما دا علیهم سبب په دې باندې لو آمنوا بالله کدی ایمان دا وړي په الله باندې ولې من آخرت ورځ د آخرت وانفقوا او دې خرج کړي په ما دا هغه مال رزقهم الله چې الله تور کړي دی وکړه الله دې الله پاک بهم علیم په دې پویا. ان الله بشک الله پاک لا یظلم ظلم نبی مثقال ذره په اندازې د ذره. ذره ویلی شي هغه سور بیګی چې په دې وچه ځمکه باندې کچ ولتي ګرځي
او څوک ذره دې ته وایي چې دا دوه راوخیږي په دې روشندار کې د دوړې کې بعضې څیزونه ښکاري دا ذرات دي دا کنایه وي د قلت چې الله پاک په چا ډېر لږ ظلم هم نه کوي وإن تکو کې ضمیر راجع دی دې ذرې ته او کبھی دا ذره حسنه دا نیکی وي یضاعفها دا به الله دوچت کې د لپاره وي وتي وربکي من لدنه د خپل طرف نه اجر عظیم اجر لوی فکیف څنګه حال به اذا جئنا چې موږ راتلو من كل امت د هر امت نبی شهید په گوا وجئنا بك من ترى وعلى هؤلاء فدي باندې شهید گوا دې امت به ته گواهی نه دې مسفاره کې مداغي وضاحت کړو چې انبیا څنګه گواهان وي او ته به څنګه دې گواهان ګرځي او پیغمبر علیه السلام ولې گواه کیږي یوم اذن پر یورس یود الذین کفروا خو هغه کسان چې کافران دي بعثوا الرسول او دې خلاف کړی د پیغمبر علیه السلام دا به خو لو تو سوا کاش چې اوارشی بهم الارض په دې باندې سمکه په اوارشی باندې په سمکه کې خښ ولا یکتمون الله دې نشي پټولې د الله نه حدیثا خبره بخاری روایت کې راغلي دي حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه یو بل کسو شاګرد نافع ابن ازرق وتوي اب ډېر تاسو نه کول نافع ابن ازرق ته ډېر تاسو نه کړی دي یو تا تاسو چې د بخور الله فرمایي ولا یکتمون الله حدیثا دوی د الله نه خبر نشي پټولې او دا غي باوجود بدا کافران وای والله ربنا ما كنا مشرکین قسم ته مو مشرک نه خپل شرک پټ نه عبد الله سے ورته دا قیامت یو ورځ صحیح صد ورځې بداسي وي چې دوی به انکار کوي والله ربنا ما كنا او صحیح صد بداسي شي مجبور به دوی اومني دوی به دا اومني چې او شرک مو کړی دی یا ایها الذين امنوا اذا ایمان ولو لا تقربوا الصلاه تصدقوا نزدیک ایمان ته او اکثر سکارا دي حال کې چتا سونا شي زما فارق خبره کړې و چې د شراب متعلق صدور طریقو باندې احکام راغلي دا غتريمه طریقه ده درېمه مقدر عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ سو ملګرو د پاره ډوډۍ وکړه نور ډوډۍ وکړه به د خوراک پسې وروسته دا وی چې کوم د شربت شراب پسې اوس کړي شو هغه نه خامخا بدل ته نشکل او شو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د ما خاف مستمخ شو منځي شروع سورته کافرون لسته او په دې کې دا مثبت منفي کړه او منفي مثبت نو معنا ورانه شو الله جل جلاله د نشینه د مانزه په حالت کې معنا تاسو موږ کوي نو نشه په دې وخت کې به نه کوي بیا څلورم حکم سورته مائده کې را روان دي وانتم سکارا حتا تعلموا تر دې چې تاسو پوه شئ ما تقولون تاسو سوای ولا جنوب او تاسو په دې کې موږ په حالت د جنابت کې چې جنوب په جنابت کې موږ نه کېږي الا عابر سبیل مګر دا چې تیری دل کې دلاري وي مراد نه مسافر دی دغه مسافر دی او د جنوب بیا ودسه نو مخکې مسله د تیمم را روانه ده تیمم حتا تر دې تغتسلوا چې تاسو غسل وکړئ ولا جنوب تاسو په جنابت کې مونږ نه کوي حتا تغتسلوا چې غسل وکړئ او که عابر سبیل مسافر وي یو وإن كنتم مرضى کوي تاسو مریضان یو مثلا او علی سفر یا په سفر وي تو مثلا او جاء يرش احد منكم يستاذ من الغائط الذي يعزنا غائط ویل شي جوور سه ته سړی چې امتیاز کې نو جوور کړي ته کوزيږي چې څوک مې نه امتیاز راشي دا درې واړه چې وګورئ دې ته حدث اصغر موږ ته وایي سړی مریض دی او د سیمات کړي مسافر دی او مو ته نه ملي کې حدث اصغر تشي امتیاز جوړه کې امتیاز لري حدث اصغر او لا مستم النساء یا تاسو له مسکو د بیبیانو سه حضرات پر به د لمس مراد لمس بلیت دی لمس بالفم دی یعنی او دست کړي او بیا د چې کوم د خپل بیبي خپل کړه هغه سره لاس ملو په خوشنبی وسره وکړه نو اوس باندې او داس ماتيږي هم شافعي سے اوس حضرات باندې قول احناف د لمس مارا لمس بلاس سره نه قبله او خپلول سره په دې او داس مات نه وایي چې څو پر د بدن نه خارج شي او په دې ځکه مات نه وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبي حضرت عائشہ هغه فرمایي پیغمبر علیه السلام په بازي بیبيان خپل او بیا باندې هوته نوستا اوروا وتوي چې کوم ده هل هي الا ارتي سوچ خپل او کوم د تیخ خپل کړي به په وته عائشه وخته د پته لګي چې حضرت عائشه سره پیغمبر علیه السلام دا خوشتبي کړي ته له مونږ ذکر پته لګي په دې ودس نه باندې او دلته د لمس معنا من کو پچیما سره هغه د لپاره درې دلیل ذکر کړو لوبه دلیل دا چې او لمستم دا باب مفاعله ده او باب مفاعله کې فعل د جانبین ده فعل د جانبین د بقلی چې دا حبل کې پچیما باندې
او کدا حمل شي په قبله او په خپلولو باندې هلته فعل د یو طرف دی نو ځکه موږ وایو او لامستم النساء جامعتموهن دویم حبر الامت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه معنا کې او لامستم النساء جامعتم النساء هغه ته معنا د جما اخلي او درې مدا د چې دلته دا حبر شي په جما باندې یو مسله به عامه ثابت شي مسله دا ده چې تیمون خو د حدث اصغر د لپاره ټیک دی آیا د حدث اکبر د لپاره تیمون شته جمهور وی او دا به د کوم ځای ثابت دی دا چې ثابت دی نو دې ځای به ثابت دی چې لا مستوب د په معنا د جما سره شي د مخکې درې خبرې هغه د حدث اصغر وي او لا مستوب النساء تاسو د خپل بیبيانو سره ملاو شي دا جما وکړې شو دا حدث اکبر دی نو درې حدث اصغر یو حدث اکبر راغلی اوس مخکې مسله ذکر کیږي فلم تجدوا ماء تاسو بنه مونږ بتیمم صعیدا طیبا تیمم وهي پاکه خاوره نو تیمم بس هم د حدث اصغر د پاره شي او په د حدث اکبر د پاره شي او که چېرته لمس په جما حمل نه کې او دا حمل شي په قبله باندې نو دا څلور وړه حدث اصغر دي نبی تیمم د حدث اصغر د پاره ثابت شو خدای اکبر د پاره د قران نه ثابت نشو تیمم چې کوم دی پدې کې دوه فرضونه دي لاسونه بخره کولو کې یو نیت دا فرض دی نیت په له اراده ته وي نو په خلی باندې الفاظ رئیس شریعه نو په خابه داخل کو به چې کوم دی نو مختلف الفاظ په خلکو ځان لزدا کول کړه تیمو وهم بدره بدره با تر ازاشه زماره با د څه به ورسې شي جوړ کړ او چا بداوي چې کوم دی تیمو وهم د پاره د پاکه چې پاکي زماره وشي نه پاکي زما جدا شي نو غره پېتی نشو کړ دا الفاظ دي الفاظ د پر هیڅ کې دی باندې تیمو د ډک قصد دی نیت قصد دی دړه اراده نو کچرته یو ځل با سمکه د لاس راواچ بیا به د لاس باندې مخ باندې چې کوم مخ یې سګي ځلش باندې باندې بدار راکړي بیا د قشاته دې بیا راواچ بیا به د لاسونو تر دې څنګهلو پورې دا بل لاس څنګهلو پورې دوه طرف چې پدې کې څه ځای پاتې شي د تقیمو د او دس لپاره دا طریقه دا جنابت لپاره دا طریقه دا به هغه پورې کار کوي چې طبيعت او د څه شوی امسحوا تاسو مسحو کې به وجوه کې پخپل بخون وای دی کو پخپل لاسو ان الله بشک الله پاک کان لعفو ما بكون کې غفورا بخون کې الم ترى تنور الى الذين هم كسانوا تؤتوا نصيبا من الكتاب جو ورشي دا غته حصہ د کتاب یشترون الضلاله دی اخذ گمراهي ويريدون الاراده کې التضل السبيل چې تاسو کو راشد صحیح لارنا والله اعلم والله توي باعدائكم تاسو دشمنان وكفى بالله کافی دی الله ولي دوست وكفى بالله نصيرا کافی دی الله امدادي من الذين لا كسات هادو يهوديان يحرفون الكلمه على كلمات عن مواضعه دخل سيدنا تحریفات کی دخل سے بدل کی ويقولون نوي سمعنا من قورد وعصينا دا به تحریف کو ظاهر سے پیدا ہے سمعنا جی مستا خبر اورید وعصينا من خلاف کو استاد مخالف کم چې استاد مخالف دې داغه باندې منفه او پڑھ کې وسو وعصينا من قورد وعصينا استا خبر نه من ظاهر به یو مطلب هغه است باطن کې بل ابه به دا وسمع چې زمو خبر اورا غیر مسمعين ظاهر به دای تداخل چې وسمع زمو خبر اورا غیر مسمعين تاسو د باطن خبر واده ورولې شي یره چې زمو خبره تفکر الله دې پتا اوسه باندې ناروا خبره نه و او لکه به سموراد وسمع اورا غیر مسمعين تاسو دې واده ورولې شي معنا ته دې کوم شي لکه به دا خیر ته راعینا به لفظ راعینا ظاهر مقصد پیدا واستو راعینا زمو لحاظ وکړي چې په خبره پوی نه شي او پڑھ کے بے مراد سے راعینا درعودت بغست عشق کیا اے بے وقفہ دے ار یو ٹکی کے لیم بالسنتهم فکغورو دخلو جبو جبه بکگی او تعالی فی دین دے دین کی تام لگو اللہ فرمائی دا تاسو چې کاکه چلے گئی نو اخر ته ولې کوک چلے سب کار دې کړه نو سب دنیا ورانه شو ولو انهم كذا قالوا دا سمر سمعنا من ورد او دا عسویرا دې پرې خیر د دې په ځای دې ویلي چې اطاعنا من اطاعت او به دې ویل وسمع زمو خبره ته زمو خبره واوره او دا غیر مسمعين به سره نه وي اول زورنا راعینا دې پریخه و دې په ځای باندې دا ول زورنا متنظرو کا دا د خیر کار دې کړی او شر دې پریخه وي دا کار خیر اللهم دا بو غلط دې خبره او اقوام دا بد عدل خبره ولكن لعنهم الله لكن الله لعنت ولې دې کفر دې کو کفر فلا يؤمنون دې ایمان دروړي الا قليلا مگر لك يا ايها الذين اوتوا الكتاب يا هغه کسانو چې هغه ورته شوی دې کتاب
آمنو تاسو ایمان راوړئ بما په هغه قرآن نزلنا چې ما نازل کړی دی مصدقا تصدیق کوونکی دی لما معکم د هغه کتابونو چې ستاسو سره دي تاسو ایمان راوړئ من قبل ان نطمس مخکې د هغې نه چې زه واړم وجوها مخونه تاسو ایمان راوړئ ورنه که تاسو ایمان نه راوړئ نو الله فرمایي زه به ستاسو دا مخونه الټه کړم په شا به دله واړم په شا به دله واړم چې کوم دی به دا مخ پاتې نه شي په شا اول څه معنی ده یو دا چې دا مخ به دله مسخ کړم دا پوز او سترګې چې په ښکاري دا به نه ښکاري دا پوز سترګې به ختم شي او بیا مقصد دا دی چې دا به دله واړم دا مخ به دې الټه کړم شا ایمان راوړئ او که نه راوړئ نو دا سزا به دله درکړم ان نطمس وجوها بیا ډېر داسې اهل کتاب دي چې هغوی دا آیت اورېدلی دی نو په سر یې ټوکې واچو راغلي ایمان یې راوړی من قبل ان نطمس وجوها فنردها دا واړم على ادبارها په شاګانو باندې او نلعنهم یا په تاسو لعنت ویل کما لعنا څوک چې لعنت ویلو اصحاب السبت په خاوندانو د خیلي داود علیه السلام په زمانه کې چې د کومو شادوګان جوړ شي اوس اشکال دا دی چې الله وایي ایمان راوړئ که نه ګوره دا مخونه به دله بدل کړم نو دې اهل کتابو ته ایمان نه دی راوړی ته چې نه دی راوړی نو بیا چې کوم دی دا مخونه ولې نه بدلوي دا خو هغسې راروغ ګرځي نو دې نه متعدد جوابونه شي نو بیا دا ده چې الله دوی ته ویلي تاسو ایمان راوړئ معنا که تاسو د یو قسم ایمان را نه وړو بیا دا سزا درکوم ډېر به دوی کې ایمان راوړئ چې د غونډو ایمان نه وی راوړی بیا به دا سزا وه هر کله چې پکې ډېرو ایمان راوړو دا نور د سزا نه بچ شول دویم دلته چې الله سزا ورکوي نو دا متردد ده په او سره یوه سزا نطمس وجوها مخ به دله واړو دویمه سزا چې او نلعنه دا د خیر وي دپاره راغلی دی یو سزا به در کوم دله نو ټیک ده که مخونه نه دي اړولي خو لعنت به یې پرې ویلی دی یا به سره دا کوم یا به سره دا کوم نو لعنت یې پرې ویلی دریم دا ویلی شي چې دا لږې د آخرت سره دنیا کې چې کوم د ایمان راوړئ که نه چې کوم دی نو بیا به دا سزا درکړم نو دا سزا وله الله به آخرت کې ورکړي دنیا کې بې لعنت دی او دا بخونه به وله الله شاته واړي او څلورم بعضې حضرات دا ذکر کوي چې هغه دا وعید دی او مخالفت په وعید کې دا عمده وي معنا الله دوی له زور او داسې د سره وکړه خو که نه ورکړي دا د الله خوښه ده احسان دی او عام حضرات دي چې ورته ترجیح ذکر ورکوي چې د الله وعده د الله وعید دا بیا سر ته رسېږي نو لهذا مخالفت نه په وعده کې نه بیا په وعید کې نو مخکې درې جوابونه باندې اتفاق اصحاب السبت وكان امر الله دې امر د الله مفعول کیدونکې ان الله بشک الله پاک لا یغفر تبخي یشرک به چې دا سره شرک وکړي شو یغفر بخي ما دون ذلك هغه چې غیر وي د شرک نه ما دون ذلك هغه چې کم وي د شرک نه لمن یشاء چاله چې خوښ شي ومن یشرک بالله چې شرک وکړي الله باندې فقط افترا تاکي ستور دړو الله اسم عظیم ګنالو یا الګ ترى تنور الذين هغه کسان یذکون انفسهم چې دوی پاتې خپل ذاتونه خپل ځان پاکوالي صفات کوي بل الله بلکې الله یزکی پاکی مې شا چاله چې خو خشي ولا یظلمون په دې بظلم نشي کېږي فتیلا فاندازې د تار د اډو کې د کجوري دا کجوري په دې اډو کې درې سيزونه دي او دا قرآن ذکر کړی دا کنایه وي د قلت د کجوري د اډو کې د دې نه چاپیره چې کوم دی وسپینه او چیلکا غونته او سرمن تاوي کم سي چې سړی خوري هغه دې درې کې هغه مېس کې او د اډو کې د پاسه چاپیره کې نسبت لري شاري پرده تاو دې ته تطبیل وي او د دې اډو کې په شا باندې ورکوټې سوري په څو کې ډېر معمولي په عجوه کې تقریبا ښه کافي واضح ښکاري دا اډو کې سوري چې کوم دی دې ته نقیر او د کجوري د اډو کې دا چول دی په دې منځ کې سپین تار دې سپین تار ته پتیل وي دا درې څیزونه دي خو دا کنایه وي د هر یو د قلت نه کموالي نو دلته ذکر دی پتیل الله بچا لږ ظلم وکړي انظر وګوره کیف یفتر سکد ویتړي علی الله الکذب الله درو وکفا به کافی دا اسم مبینا گناهکارا الک ترى تنظر الى الذين ها كسانوا اوتوا نصيبا من الكتاب چې ورکړی شوی د حصہ د کتاب نه یو نبی جبتی به د ایمان راوړي په بوتان او طاغوت او په شیطانانو دا کار ابن اشرف د بازي ملګرو سره لاړ مکی مکرمه ته او مکی والا ته چې په شریک معاهده کو چې دا پیغمبر او دا ټول د مدینې نه ختم ابي ورته موږ په تاسو اعتماد نشو کولای تاسو به زموږ سره آسماني کتاب او پیغمبر وایي چې بس آسماني کتاب البته الله به موږ تاسو خبره باندې اعتماد وکړو چې تاسو راشئ زموږ دې بت سجده ورکوي
ابو سفیان ورته دا وویل کعب بن اشرف د ملګرو سره لاړ هغه بت ته له سجدې ونه کړ اوس به د باندې اعتماد پیدا شو راځي اوس په واده وکړو الله فرمایي مولا کتاب ورکړی او دی بیا چې کوم د سجدې بتانو ته ويقولون دی وی للذین هغه کسانو ته کفرو چې کافران دي ابو سفیان ورته وی زمونږ د دین ښه دی او که د هغوی دین ښه دی کعب ورته وی ښه ته راته ووایه چې ستاسو په دین کې څه دي یره چې موږ دلته د حرم باشندګان یو د الله د کور خدمت کوو د حاجیانو معتبرینو خدمت کوو د خپلو خپلوانو رشتې خیال ساتو دا چې کوم غریبانه د هغو سره امداد کوو دا زموږ دین او دغه پیغمبر چې ځان ته وایي هغه رانې رشتې کټ کړې جګړې پکې رانې او دا چې کوم دی فلانی چلو شو فلانی لاړ مدینې ته نو ستاسو دین چې ښه دی الله فرمایي دی یقول للذین کفروا کافرانو ته هؤلاء اذا کسب اهدا دا په هدایت من الذين امنوا بالمؤمنات السبيل په اعتبار د لارې اولئک الذين دها کسان لعنهم الله جل په لعنت ویلې دي اوس دې ذکر کو چې دی اهل کتاب ته الله وې یا بدل مخونه والو بیا بدل باندې لعنت وي هغه لعنت پیدا وي ومن يلعن الله فچا چې الله لعنت وي فلن تجد له تبن به مجاهد پر نصير امدادي اب لهم یاد اذا پر نصیب من الملك حصہ د بادشاہنا فاذا بني وقت لا يؤتون الناس دين ورکی انسان رت نقيرا نقير متبع چې کوم د اړو کې د شاه د کجوري اړو کې په شاه چې کوم هغه قوتي وي ام يحسدون الناس ايدي حسد کی د خلق سره علامات او الله هغه چې الله تورکړي من فضله د خپل فضل فقط اعطينا تاکي سم ورکړو علي ابراهيم الكتاب او ابراهيم عليه السلام ته کتاب او حکمت ورکړو او اعطيناه ورکړو د ملک عظیم حکومت وي فمنهم بس باز په دوی کې من هغه امن به چې ایمان ورو په کتاب ومنهم باز په دوی کې من صد عن هغه چې دین برشل وکفا بجهنم سعيرا کافر جهنم سوزون کې ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافران دي آیاتنا زمپایا سوف نسلیهم زرد چې زبدا داخل کم نارا اورتا ولما هر کله نه دوی جب جلودهم چې وسوسې کې داغه سرمنی بدلناهم زب بدر کې راول دوی د پر جلودن غیرها سرمنی نوري یو سرمنی اوسوسې له بل سرمن به شروع شو چې بل اوسوسې بل نو دا بابا یو سات کې اویا سرمنی دا بدلیږي ولی نوې سرمن هغه دل ډیر ورکی چې خطر نشي ليذوق العذاب دفار دي چې دوسه عذاب ان الله بشک الله پاک کان عزیز الحکیم غالب او حکمت والا والذین آمنوا کسان چې مؤمنان دي او عملوا الصالحات او نیک اعمال کوي سندخلهم زر زبر داخل کما جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها ابدا لهم فيها ذي دفار جنت کې ازواج ذکیانی مطهره پاکي وندخلهم زبر داخل کما ظللا ذلیلا سور وګدوتا انا په مقدره بدرې بسی بارے کې مخبره تکړه وا چې د اسم دروسته مشتقی ذکر کول دا د پاره د کمال وي ذلن اسم د ذلیلا مشتقی ذکر شو ذلن ذلیلا یو د سورې بل د سورې وګد یو د سورې بل د سورې غن ذلن ذلیلا غسور وګدو تا غسور غنو تا دا سورې په جنت کې شته نه د خدای رسول نشته بعضی دا فرمایي چې لار نه فيها شمس ولا زمهريرا وجنت کې ورس بوګمې نشته لا يرون فيها شمس ولا زمهريرا نشته چې نشته په خپل بسوري او دیم قول دا چې نه دا نور ستوبه په کې ګرځي او دا اثر به نه چې کوم دنیا کې دا تاسو ګرمایش دا به اسې خوند د لپاره فانوس او دیوه د ګرځي او د جنت دا ماحول بداسي لکه سحر چې څنګه د نور خطل نمخ کې په دې دنیا باندې دا بدل سورې خوري تپسي سورې ان الله بشک الله یامرکم تاسو ته امر کوي ان تؤدوا الامانات چې تاسو ادا کړئ امانتونه اله اهلها خپل اهل ته دا امانت کده الله دې د الله احکام دي د بندګانو دي دا ار یو امانات دي خپل اهل ته ورکړو ځکه دا په جبه ذکر کیږي امانات او خاص کری هغه موقع باندې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په مکه موقع باندې را ورشه چې کوم د عثمان ابن ابي طلحه ته وای چابه نه راوړ هغه چابه نه پټي مور وته کې چابه دې ورکه ورتا ته به نه ملایي سړی پټ ورشه چابه دې راوړا سړی پټ علي شه پسې ولګې دې سړی چې کوم دې شابه چابه دې واسه چابه دې راوړ حضرت عباس ورته وی د الله پیغمبر سقایا اجر توبه ورکول دا خو زما خدمت ده ادا چې کوم د بیت الله شریف دربان چې ته چابه نه ماده راکړه دا خدمت ما تا واله پیغمبر علیہ السلام بیت الله شریف ته نه ورته دنه چې کوم د سره حضرت بلال نه وته حضرت اسامه سے سره نه وته به چې واپس راوته عبد الله ابن عمر سے تاسو کې د بلال نه مونږ یو کو نبی علیہ السلام به او نبی علیہ السلام ته
او اسامه صاحب دی او حضرت بلال دی او دغه عثمان حجاجي دی دا څلور کسان نه وتی موږ یو په کوم ځای کې د بیت الله شریف په دوه نه باندې ستنې وي رستنې درې ستنې پرې خو او مخکې ستنې لاړ بیا چې کوم دی دوه ستنې یو طرف ته کړې دی یو ستنې بل طرف ته پیغمبر علیه السلام دته ودرېدلې مونږ یې کړې عبد الله صاحب فرمایي به زمانه هیم شو چې ما تاسو کړې و سوره کاته مونږ یې کړې چې واپس راووتو دا آیاتونه لوستل او یې عثمان ته ودا چا بیا هوال دا ستاسو امانت وي دا ستاسو شوي خالدتن دا سبب شیطان بيداري مگر ظالم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم كل تاسو فیصله کوي بین الناس ما بین انسانانو کې ان تحكموا تاسو فیصله کوي بالعدل بانصاف ان الله بشک الله نعم ما ډیر خيعظكم تاسو ته نصیحت کوي پدې ان الله بشک الله کان له سميعا بصيرا اوریدونکو اوریدونکو یا ایها الذين امنوا ایمان ولو اطيعوا الله واطيعوا الرسول تابعداري وکړئ د الله او د الله د پیغمبر او اولي الامر او د خاوندانو د امر منکم تاسو نه الله اطاعت وکي او د پیغمبر او اولي الامر اولي الامر چې ته څومره مفسرین حضرات ګوري چې د دې بدو باندې یو اولي الامر د مراد حاکمان او دویم د اولي الامر نه علما اطيعوا الله دا قران مقدس دی اطيعوا الرسول دا احاديث مبارکه دي بیا و اولي الامر د دې سره اطيعوا مستقل ذکر کیږي و اولي الامر ذکر کیږي نو کله د حکم او بادشاہان اخلي نو د مشر او د بادشاہ او د حاکم خبره منل دي او بشرطي چې د الله او د رسول د خبره سره دا موافق دي ځکه دې سره اطيعوا مستقل نشي چې د خبره د وې سره برابر وي بیا د اولي الامر خبره بیا د اولي الامر خپل حقوق شریعت ذکر کړی دي چې بغاوتونه باندې کې حقیقتا بغاوت باندې کې دارنګه معنن بغاوت باندې کې چې خیری او توکي خیری بم نه کې د اصطلاح چې کوم د دعا بولا وایي او دویمه معنا اولي الامر علما دي الله خبر ده د پیغمبر خبر ده او اولي الامر او د علماو خبر ده د دوی خبره منل دي د علماو د فرق د مسله ده چې د قران او د حديث پرنا کې دوی کومه مسله ذکر کوي ال د اطاعت دا نه چې ګینه عالم د خپل ځان دي خبره کوي دا خدای اهل کتاب او طریقه او اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا دې ته خدایان نه چې د دې امت علما خدایان نه الله او د الله د پیغمبر د وینا تشریح دي د اولي الامر منکم استاسنا فإن تنازعتم پس کستاسو اختلاف پیدا شو پیشي پس شي فردوه دا واپس کې الى الله الله او رسول پیغمبر ته د الله کتاب او د پیغمبر سنت تراوړه ان کنتم تاسو تؤمنون بالله تاسو ایمان اورئ په الله باندې ورځ د آخرت باندې ذالک خیر دا غوړ او احسن تعبیر او دا بهتر د په بعد انجام الم تر الى الذين تنقل اغكسالوا تعلم تر من تنقل الم تعلم علم دې حاصل شوی یزعمون دې ګمان کوي انهم امنوا بشک دې ایمان وړي به ما په هغه انزل الیک چې نازل دي کتاب او ما انزل هغه چې نازل شي په قبل کستانه ما کې یریدون دوی اراده کوي یتحاکموا الی الطاغوت چې دې فیصله وسی شیطان ته دا ویل شي بشک یو منافق او ظاهری کلمه ګو مسلمان ذات به کړي نه یو يهودي سره اختلاف او نزاع يهودي وته راځي چې دا فیصله پیغمبر ته ویسو ته مسلمان عزت باندې اعتماد کو دی بشر منافق وته نه دا بکعب ته فیصله ویسو دا ته پته و چې دا حق دی يهودي دی او پیغمبر ته لړ شو خدای ورکی کعب ته بلړ شو هغه لپاره کې سومن د اسلام د دور شي اعتماد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ځای باندې د کعب ته فیصله وکړه الله دا غیر تابع دی په طاغوت سره يهودي وته چې په ځان مسلمان وي دا پیغمبر دی او ته نه د مجبورن چې کوم دی را وستو پیغمبر علیه السلام چې خبره واوریدله حق دی يهوديونه غلې و د پړه کې ته وی چیرې د خوشي ځواب واستو په دې کافرانو په ضد باندې عمر سے په لک چي تاسو وکړي چې حضرت عمر خالد کې دې شي دا شیطان عمر سے فاتح بوت هغه ته ورټه کرا وته څه خبره ده د ورته چې دا شانته مونږ پیغمبر علیه السلام فاتح والا فیصله وکړي چې کوم دی بیا موږ دلته په تاسو په کې خبره وکړو خبره لا جوړه يهودي ته ویسه کړه هغه تاسو څه خبر ده حتی سوچ لري چې زړه فیصله کوم نه یو کوټه نه پترخ کې تور پټه راويسته وته ویل چې پیغمبر علیه السلام فیصله کړی و او اوس تاسو راغلي که تاسو سره خبره وکړي زما فیصله غواړي او دا صحیح دی چې څوک د پیغمبر د فیصله وروسته د عمر فیصله غواړي به سر کټول دي د فیصله
خلک چې کوم د رشتہ دار مسله دی چې عمر صاحب زموږ سړی مړ کو ګوره ته یې ناروا وکړه هغه مقصد خو ستا فیصله منل نه و بلکې د هغه مقصد نه و چې تا خو حق یهودي له ورکو خو هغه که عمر صاحب څه مصلحت راله وکړي مطلب یې دا چې د حضرت عمر نه انتقام واخیستی شي الله حکم راولېږه دا کافر دی منافق دی عمر سی کار کړی ایتحاکموا چې دې فیصله وشي له طاغوت شیطانانو ته وقد امروا تاکي سبې ته امر کړی شوی دی په دې ان یکفروا به چې دې کفر وکړي په طاغوت باندې ویرید شیطان اراده کوي شیطان ان یضلهم چې دې ګمراه کړي ضلالا بعیدا په ګمراهۍ سره لرې د حق نه واذا قیل لهم کله چې دې ته ویلي شي تعالوا تاسو راشئ الی ما انزل الله هغه چې الله نازل کړي دی وایي د رسول راشئ پیغمبر علیه السلام خواته رأیت المنافقین تبین منافقان یصدون عنک دې بندېږي ستاره صدودا په بندېدلو سره فکیف څنګه حال وي اذا اصابتهم مصیبت کله چې ورسېږي دې ته مصیبت او د چا پکې سر کټ شي بما قدمت ایدیهم په سبب دا چې مخکې کړي دي لاسونو ثم جاءوک براشي ستا خواته یحلفون بالله قسمونه خوري په الله باندې ان ارادنا چې زموږ اراده نه وي الا احسان مگر احسان کول و توفیق او موافقت اولئک الذين الله فرمیدا هغه کسان دي يعلم الله چې الله پیژني ما في قلوبهم هغه چې دې پړو کې دي فاعرض عنهم دین اعراض وعظهم دې نصیحتک وقل لهم هو اذا قال في انفسهم فشانت نفسونه دې کې قولا بلیغا وینا رسید کړه وما ارسلنا ما لګره برسول پیغمبر الا يطاع مگر تر پر چې دغه اطاعت وکړي شي باذن الله الله پیغمبر ته فرمایي دې خبره نه ما پیغمبر خو ماته د پاره لګره چې خلک دغه اطاعت وکړي اوس کته دوی خبره مانی د بیا خدا مطاع شورتی مطیع شول او پیغمبر مطاع پیغمبر د چا مطیع نه ولو انهم کبه دوی ظلموا انفسهم دوی ظلم کړي په خپل ځانونو باندې جاءوا کبه راغلی وستافا تفاستغفر الله بخنه مفتی به الله نو واستغفر لهم الرسول او بخنه مفتری به د پر پیغمبر وجد الله دې ومندل الله پاک تواب رحیم توبه قبلون کې مهربان فلا وربک داسې موقع کې دا زائد او ربک قسم دې ستا پر رب باندې لا یؤمنون دې ایمان نشي وروړي حتی تر دې حق موقع چې تا حق کو ګرځي فيما شجر بینهم هغه څه چې دې اختلاف دی په هغه کې پتا فیصله وکي او ثم لا یجدوا بيد نبي مصیفی انفسهم فقد نفسه کې حرجا ستنسیا هغه باندې څه اعتراض او لته کېدل نه محسوسي مما قضيت هغه چې تا فیصله کړی وي يسلم تسلیما دې ومني په مدلو سره ولو ان كتبنا عليهم كما وقر کړی په دې باندې ان قتل انفسكم تاسو قتل کې خپل ذاتونه به خروج یا تاسو باسي من دیارکم تخبر قروننا ما فعلوه دې بدانو کړی لا قليل منهم مگر کسان په دې کې ولو انهم فعلوا کدې کړی به ما يعذون به هغه چې ته په نصیحت ورکوي شي لکان خير لهم دا به غلط وي د پاره واشد تثبيت او دا به خبره ثابته خبره واذا قدي وقت لاتيناهم ابدي تورغړې په لدن د خپل طرفنا اجر عظیم اجر وي ولهديناهم ابدي تقول وصراط مستقيم لا رنيغا ومن يطيع الله والرسول چې څوک تابعداري وکړي د الله او د الله د پیغمبر اولئک دا کسان مع الذين دا به هغه کسانو سره انعم الله عليهم چې الله په انعام کړي دي دا به هغه کسانو سره چې په کوم الله انعام کړي هغه څوک دي من النبيين او صدیقین او شهدا انبیاء دي صدیقین دي شهیدان دي صالحین او نیکان دي د دوی سره عمل کوي اوس دا څلور طبقه خلک ذکر کیږي تاسو په وړاندې خبره کړې و دا د کمال خلک کله کمال علمیه وی کله کمال عملیه بیا کمال علمی کله مؤثر وی کله متاثر همدارنګه کمال عملی او کله مؤثر وی کله متاثر وی دا څلور ډلې شوي د دوی سره عمل کوي چې مې یطیع الله او رسول تا د الله او د پیغمبر اطاعت وکړو وي ته د پیغمبر سره دا پیغمبر چې په کوم مرتبه کې دی ته هغه مرتبه ته ورسېږي بهستو د پیغمبر څخه پخښ په جنت کې همدارنګه قاری ته چې ویل شي اقرا ورتقي ورتل قران ولا او ته اخیری مرتبه ته اخیری نو اخیری مرتبه خدای انبیاء نو به د انبیاء سره مرتبه کې شو نه دې مرتبه کې شیخ په دې مرتبه کې فرق دی مرتبه کې فرق دی مثال په تور دلته وایي یو سړی ته بل ځای کې تپوس کې په کراچۍ کې کله کم ځای د درګې بازار دی دا کله درګې هغه پیته او باندې درګې یو سړی وایي زه په پېښور کې به پېښور خار اطراف او چتلوري د پټو په میز کې پروت دی نو هغه چې کوم دی خبره پېښور دی داسې کراچۍ نو کراچۍ چې کوم د څلور پنځه سیټې پرته ده نو چې په کوم ځای کې پروت دی نو کراچۍ خدا داسې د جنت مرتبه لیدا ډېر لوی ځای دی نو ټیک دی چې دغه مرتبه کې پیغمبر دغه خپل ځای دی د شهید خپل ځای دی اسلام خپل یو ځای او نو تاسو ورکوټه ځای خو نه دی چې دغه سره په یو چم کې اوسي
من النبيين والصديقين والشهداء وحسن ډیر خد اولئک رفیقا دا ملګرتیا ذلك الفضل من الله دا فضل دې دا الله لپاره وکفا بالله علیما کافی دې الله پویا یا ایها الذين امنوا اذ ایمان والا خذوا وارحمكم سامان د بچو چې په کوم باندې ځان بچ کړي اسلحه ځان سره والا ترغیب دې جهاد فانفروا تاسو لاړ شي صوبات ډلې ډلې دا هغه وخت کې چې جهاد پر ذکی پای تفصیل په دې مقاله کې وي اوین پیروي الله شي جميعا ټول دا صورت کې چې کله فرض عین وي فرض عین په صورت کې به غونډ شي وان منکم بشک باز پتا سو کې لمن خامخ اغلی له یوبت ان چې رستو کیږي غازیان لوار شو دې رستو کیږي مخکې وین اصحابتکم ټول سیګ تاسو د مصیبت تکلیف دغه غازیانو کې زخمیان شول څه پکې شهیدان شول دا چې روسته پاتې شوی دی نو خالد وي قد انعم الله علی تاسو سره احسان وکړ الله په ما باندې اذ لم اكن کړه چې زلو معهم د دوی سره شهید حاضر دوی دا زو خیال سره په شکر دي چې زپکې نو ورنه زپ پکې مړو ولین اصحابکم تو ورسیږي تاسو ته فضل من الله فضل الله د خوانه کامیابی وی غنیمت وی فتوحات راشي ليقولن دا کس په وی کألم تکون گویا چې نو بینکم تاسو مینس کې بینه دا غمنس کې مودت سم محبت او دوستانه بيدر سي نو امید خبرې کوي چې د سر تابعي چې دی داسې وي یا لیتنی افسوس دی ما د پاره کوت معهم چې زم د سره وي فافوز لو کامیاب شه فوزا عظیما په کامیابی لوی سره الله فرمایي چې کامیابی غواړي فليقاتل دې وجهي په سبيل الله د الله په لار کې فليقاتل دا دې وجهي کې زمير خو دې من تراجي مفعول صوت مفعول الذين دې مفعول دې وجهي کې د هغه کسانو سره یشون حیات الدنیا چې دې اخلي ژوند د دنیا بل اخرت مقابل د اخرت کې ومن يقاتل هغه سوچ وجهي په سبيل الله د الله په لار کې ويقتل دې قتل شو شهید شو او يضرب یا غالب او غازی شو وسوف نؤتي ذات چکوت ورکو اجر عظیم اجر لوی وما لكم سيستاسو د پاره لا توقاتل چې تاسو نه جنگي په سبيل الله د الله په لار کې ترغیب ورکړي چې تاسو وجنګي والمستضعفين هغه چې کمزوري دي من الرجال د سړو نه ورني ساو د زنانو د ولویدان د ماشومانو الذين ها کسان یقولون چې دی وی ربنا ای رب زموږ اخرجنا نقوبا سکن هذه القريه الظالمه د دې کې دین الظالم اهلها چې ظالمان دي اهل د دې هغه غریبانان کمزوري چې د کافرانو په زینو کې پکېدونو کې رابل دي هغه تاسو ته سوال کوي چې الله مو د پرسوک مددگار پیدا کړي الله دې روح دوی تاسو ولې jihad وکړو چې خپل هغه محبوسین آزاد کړي وجعل لنا أغرزهم دفر من لدنك دخبت طرفنا وليا سخدوس وجعل لنا أغرزهم دفر من لدنك دخبت طرفنا نسير إمدادي الذين آمنوا كسان مؤمنان يقاتلون في سبيل الله خطاب كده الله فلاك والذين كفروا كسان كافران يقاتلون ذا جنگي في سبيل الطاغوت فلاد الشيطان کی فقاتلوا تاسو قتل کی اولیاء شیطان دوستان الشيطان ان كيد الشيطان بشك بكر الشيطان كان ضعيف ادا ده کمزور ہے الشيطان متعلق الله فرمائے د مکر دا کمزور ہے او سورة یوسف کې براشي الته چې کوم د عزیز مصر خپل خځه ته وایي ان کید کن عظیم واستا مکر ډېر لوی دی د شیطان مکر الله وی کمزورې دی او د خزو مکر د لوی دی د دې وجنا چې خزه چې کوم د خبره مکار شي او د خاور سره پراډونه شروع کی بیا مسله دا چې دا لوی مکر دا لوی مکر دا وی چې کوم د اره کونسه لاندې چې کوم د بسونه بیا مکر نه چې به د باندې سکی نه راکولې شي د باندې ځکه هغه ته فرمایي دعا دا کې د کله عظیم لوی مقام عادت شیطان ولا کمزور دی خدای دونه لري الم ترى تنغوري الذين ها كسان تقيد لهم چې دې ویل شي کوف ايديكم تاسو باندې الله سنا او د قتال او د جنگونو دا مطالبه وکوي دا غي په ځای باندې خپل ځان اصلاح کوي واقعي مصلات قائم کوي منځ دا بدني اصلاح ده وآتوا الزکات ورکوي زکات دا مالی اصلاح ده مخکې دا وکړي فلما کوتي بهر کړ چې پر شو عليهم القتال په دې باندې جنگ اذا فريق منهم يودل په دې کې يخشون الناس يريد د انسانانو يريد د کافرانو كخشيه الله فشان يريد الله او اشد خشيه یا زید پیره کې وقالو دی وی ربنا یا رب زموږ کلمه كتبت على القتال تولي پرستو باندې jihad لولا اخرتنا تا موږ ولي رسل نکړو الى اجل قريب غټي نږدې تا لږ وخت پدې راکړې چې لومړی شی وې د jihad پرس کې نه کړ والوضع متاع الدنيا سكت الدنيا قليل لغدا والاخره اخرت خير دا ور دلی منی تقوا چا پر چې تقوا کی ولا تظلمون فتاسب ظلم نشي کې په تیلا په اندازې د تار د اډو کې د کجوري اينما تکونو چې چا تاسو یو درکو ول موت تاسو د حاصل کی مار چې کم زید برکت دراشي
ولو کنتم اگر چې تاسو فی بروج مشیده په عقیدونو مضبوطو کې مشید یو معنا د مرتفع تاسو په هغه قلاونو مرتفع اوچتو کې او مشید به معنا د چې کوم دی چونګچ هغه وخت کې سیمټ نو مضبوط آبادی بدا وچه دا ګټ او سیمټ ولګي خخت او سیمټ ولګي نو د چوټي والا آبادی کپه دې کې او میر تعالی برګ راځي ځکه فرشتہ په دیوال نه ایساريږي د فرشتي مخ کې دا دیوال داسې د لکه څنګه چې تروانه او مخ کې هوا په وجه ته ایساريږي نه رکاوټ نشته د فرشتي د پر دیوالو د رکاوټ نه برګ راځي وای توصيبهم ورسیږي د حسنۃ الخوال یقول دی وی هذه من عند الله تعالی الله د خوانه دی وای توصيبهم ورسیږي د سیئات التکلیف یقول دی وی هذه من عندك دا استاد خوانه دی قل ورته وای کل من عند الله د ټول الله د خوانه دی خیر د الله د خوانه او شر د الله د خوانه فمار هؤلاء القوم سجدي قوم د پالا یکادون قریبا ندی یفقهون حدیث چې دی کوی شي په خبره ما اصابك من حسنه چې ورسیږي تا تراحت فمن الله د الله د خوانه او ما اصابك چې ورسیږي تا من سیئات تکلیف فمن نفسك واستاد النفس د خوانه اشکال دا پیدا شو دلته وی چې سیئات رسیږي من نفسك او دماغ کې کوي کول من عند الله د جواب دا دی چې دا ټول د الله د خوانه او کوم چې دا سیئات نو دا غي سبب ستا بدل سبب استا نه پوسو چې تاسو خطا کړی دا هغه سبب د تکلیف شو نو رسیږي د الله لپاره وارسلنا کمو تلګلې دي ناس انسانان د رسول پیغمبر وکفا بالله شهید کافی د الله گوا او یطیع الرسول چې څوک تابعداري وکړي د پیغمبر فقط اطاع الله دا چې د اطاعت کو د الله ومن تولى رسول چې وګرځي وارسلنا کمو ته نه لګلې عليه فدی باندې حفیظ نگهبان او ساتون کې ويقولون دی طاعت یقودون دیوی طاعت من امرنا طاعت زمکار تابیداری دا فإذا برزو کل چی دی بوزی من عندك استاد خوانا بیت بیش بیتی دی طائفتنی وڈر منهم ددوین غیر اللذی غیر دها غیر قید تقول چی تا تیوی بیچ استانا پناشی دو بیستا خلاف او دا اسلام خلاف خبری کئی والله یکتب اللہ لکی من امر کی پرشتو تا کوئی لکلو سرا ما یبیتون اغا خبری چی دی بیش بیتی رئی فاعرض عنهم دین اعرازوک و توکل علی اللہ توکل کوپا اللہ باندے وکفا بالله وکیلا کافی د الله ذمہوار افلا يتدبر القران دې سوچ نه کې په قران کریم کې ولو کان من عند غیر الله دا قران وې د غیر الله د خوانه پدې کې سوچ نه کې کدا د الله کتاب نه وې د بل چا د خوانه وې لوجدوا فيه ريبا مدلو پدې کې اختلافا كثير اختلاف ډېر واذا جاءهم كل شيء راشد امر صابر من الامن د امن خبر او الخوف یا د ير خبر اذاعوا به دي هغه خوري دي منافقان د خبر راشي د هر خبر دی بل تر رسېږي هر خبر بچا ته درسه پیغمبر علیہ السلام فرمایي کفا بالمرء کذبا اي يحدث بكل ما سمع انسان د پر دومره دروغ بس ته چې څه خبر او یو پټکه بل ترسه هر خبر بل ته برسه ولکه سوچ وکړي چې د رښتیا دي که دروغ نو ازاعو دوی هغه باندې خورول کی دا خبره ورسې بل ته ولو ردو کی دا خبره واپس کړي به د رسول پیغمبر ته پیغمبر نے تپوس کرے ہوئے وَقُلِ الْأَمْرِ وَخَوَتَانُ دا امر بشرا میں تپوس کرے ہوئے ہم دوینا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ خواب خیر پیغمبر آغا کسان یستقبتونه چاگیزان خبرو منهم ددوینا ولو رافت اللہ کنے فضل اللہ پاک علیکم فتاس و رحمت نبی لنتبعتم الشیطان تاسو بتابداری کرد شیطان الا قلیلا مگر لگنا فقاتل پسکو جگہ گری سبیل اللہ اللہ بلا کرا تو کلفو تکلیف کی نشیا چولے الا نفسک مگر خبر زان اختیار در سره دے پدی باندې وجنګي وحرد المؤمنین او بل زبردا تعلیم دے چې تیز کا مؤمنان په jihad باندې عسى الله قليل چې الله پاک يكف بن کی باس الذين جنگها کسر کفرو چې کافرات دي والله اشد باس الله سخت په جنگ کې او اشد تنکیل او سخت په عذاب ورکول کې هر کله چې د غزا او د jihad مسائل په دې کې وسایل پکاري لہذا اصل هدا بل سیز دے نو چې خپل د سره دی د بل د پر چې تاسو سفارش وکړي تر سره من یشفع شفاعتا حسنه سوچ سفارش کی سفارش خیستا یکل له بداغه د پر نصیب من هدا غنه حساب خ سفارش کی اجر نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ډېر خبرې داسي چې هغه زپرې ده اشفعوا توجروا ډېر خبرې تاسو ته پرې ده چې تاسو سفارش وکړي په دې سفارش به تاسو اجر او ثواب پیدا خو شفاعت معنا پیږي شفاعت ته وایي چې دا زی حق هغه خپل زی حق ته ښکاره کوي یو سړی دی چې به طوري مثال د هغه تعلیم کاغذونه سرټیفیکیټ تمام پوره دي څوک نشته چې وزیر سره خبره وکړي
څوک نشته چې داغه دا کاغذونه زیاته ورسوي داغه سفارشدار چې داغه قابلیت او داغه کاغذونه تا واغستل وزیر او منسټر ته پیش کړي چې دا سړی دی او دای تعلیم دی او دای قواعد د حیثیت اوس چې تاسو پوهیږئ دغه نه سفارش په دې کاټه نور به ته په هغه باعث نه ګرځېږي چې خامخا دا نوکر نه به ناروا بلکې دا چې کوم دی بل کس دی یعنې چې دا سړی ګرفتار دی خو دې چې کوم دی اوس پورې چېرته خبرانې نه دی کړی او دا اوس په اسې الزام دی صاحب خبر شو هغه ته ټلیفون کېږي دا پلانې کس تاسو نیولی دی او په ده خو الزام دی چې چانس خرڅوي خو دی سړی چې اوس پورې موږ د سره چېرته چانس نه ویلی اگر چې وزیر اعظم صاحب ودرېدی او دې خوا چې کوم دی ادنا تکلیفونه دا راپورټ دا دی چې دې سړي چېرته چانس خرڅ کړي نه دي موجوده ورسره هم نشته پته لګي چې ده باندې چا الزام لګولی تاسو تحقیق وکوئ که دا سړی صفایي چې کوم دی نو سزا ورته میلاولی شي چې ته هغه مسله صفا کړې دې ته سفارش وایي په دې به الله اجر درکړي دا سفارش نه دی چې مثال وزیر اعظم صاحب د ټلیفون وکړي پلانې دې نیولې پرېږده څنګه یې پرېږدې دا سفارش نه دی دا حرام دی نور هغه سړی چې د چا کار دی هغه د خپل کار پرېږده چې هغه خپل کار صفایي وکړي لہذا د چا کمال د چا مرتبه د چا حیثیت ښوونه دې ته سفارش وایي اوس هغه به پې زور نه اچوي نو داسې سفارش دې وکړو دا سړی روان دی غزا ته یعنې که څه به ته خو ښه مالدار یې وسدې کېږي دا سړی غزا ته روان دی خو د سره خو هېڅ نشته که وسدې کېږي نو لږ امداد ورسره وکړه بس نور به په هغه زور نه اچوي تا ته اجر میلاویږي هغه له اصلحې هر څه برابر کړل الله به اجر ورکړي که نه راغلی شه بس مخکې غلی شه من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب من هذا القرب حصي ومن يشفع شفاعة سيئة چاچ سفارش کو سفارش بن يكون له بلاغ القرب كفل منها وحصة غير وكان الله جل وعلا على كل شيء مقيتا وهر چیز باندې مقتدر قدرت والا واذا حييتم كرچ تاسو له تحمد ورکوي شي بتحيات پس تحفه سره فحيوا تاسو دغه جواب کوي احسن منها وردها غینا دا مطلب ویلش یو مطلب دا ولکه ود السلام یو سړی وایي السلام علیکم نو ته چې وعلیکم السلام دا د هغې جواب نه لږ پکې اضافه وکړه وعلیکم السلام ورحمة الله داسې ورسره ووایه چې هغه ته السلام علیکم ورحمة الله نو ته وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته دا بس یوه کلمه سیوا شي دا احسن ده که دی هغه چې کومه کلمه ویلې ده حق ورته ووایه ابو داود روایت کې راغلي دي یو سړی راغلی چې کله السلام علیکم پیغمبر علیہ السلام وی عشر لا یو جمله ده لس دې کې او تکلو بل راغلی السلام علیکم ورحمة الله پیغمبر علیہ السلام 20 شرم کې چې بل راغلی السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 30 دیر شو ابو داود کې دومره او په بل روایت کې به ترمذی کو سره دا ذکر السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته دا مغفرته کلمو سره شتي نو ترمذي په دې کې چې 40 سلويخ دی یو قول دار چې دا صدور کلمې او سلويخ دی په ملایي او دا عبد الله ابن عباس ابن نقل دی هغه فرمایي په سلام رحمت الله پورا شو برکاته باندې پورا شو برکات باندې دې مخکې مغفرته په کې نشته بل دا درې کلمې چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوه پورې ویل شي یو معنا دا چې تاسو سلام واچول شي دا غره په خپل طریقې باندې جواب ورکړئ دویم احسانات یو سړی تا سره احسان کوي نو ته سره احسان دا نه چې مثال تعالی سونه مطرح کې نه نه د پاکستان نه دار روان دي نو په پاکستان کې سړي کوتاله چې کوم د دړې غوزان هغه دا احسان اوس ته چې غلطي کوي چې هغه د دړې غوزان چې په سي تورې د دړې ګړه ورکړه پاکستان کې وګړي نشته دا ګړه ورته چې ویشي د باندې یو کس سره چې کوم د دته یره چې تا به ورته کې د خولي زمو شړ شړ شو تا به مثال هغه دغه ساته چې زی نو ستل یو چرګونی ورکړه د داخل شي یو کیلو غوښه ولوال چې هغه سره احسان کوي دا غي برابر یا هغه ښه احسان نو دا احسانات نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د چا بدل نه دی پرې او چې احسان بدل ورکولا اذا حييتم کله چې تاسو له توحفه درکې شي په تحیت په توحفه سره فحيوا تاسو توحفه ورکړي به احسن منها ورداغین او ردوها یا غرض کې مدغه بسر ورکړه
ان الله بشك الله كان دي على كل شيء حسيبا بهر سن بني حساب كونك الله الله لا اله الا الله عبادة الا هو مگر الله دي لا يجمعنكم خام خبتا سرا جمع کی الى يوم القيامه ورځ د قیامت لا ريب فيه نشتر شک په قیامت کې ومن اصدق سوق رښتوري دي من الله د الله نه حدیثا په خبره کې ومن اصدق استفهام د پر د انکار معنا لا احد اصدق د الله نه رښتوري بل څوک نشته الله تعالی زاشن نو ویل او استاره را راو الله په خپل دربار قبول ژوند زندگی په خپل کتاب باندې خسته کی په سنت پیغمبر علیه السلام خسته کی الہ العالمین همیشه د فرض مبینی خدمت نصیب کی او د مرګري الله د علم د فارغ الله د قران په علوم باندې منور کی الله شریعت باندې زموږ زندگی خسته کی ټول مسلمانان درس لپاره حاضری کی نارینه زنانه الله دنیا آخرت خسته کی څومره د حاجات الله پر احسان سره پوره کی افات و بلیات و نظم استاذ ټول الله حفاظت وکي زموږ د اعمال زموږ د جمعو زموږ د وړو د ټولو په کې الله حصي وکي دنیا کې چې څومره نیکان حضرات دی رمضان المبارک کې حرمین شریفین کې څومره نیکی کې دعاګانې غواړي د خپل امت لپاره الله زموږ تاسو ته هغې حصي وکي الله ته زموږ رضا شي خیره خاتمه زموږ په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه